أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم او تقول ولا پدی باندې نبأ ابني آدم خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق په حق بیان سره اذ قربا قربانا کلا چې د دوالو پیش کړه یو قربانی فتقبل پس قبول کړی شو من احدهما یو د دې دوالو نه ولم يتقبل او قبول نکړی شو من الاخر دا بلنا قال اویدا لأقتلنك خمهاز بقتل قوم تالرا قال اویها انما يتقبل الله بیشکا قبلوی اللہ تعالی من المتقین دا پرهیزګارو خلقنا پدې مخکې رکو کې د بنی اسرائیل یو دعوه وه چې مونږ د الله تعالی زامن یو د الله تعالی دوستان او محبوب یو. دی په دې ځام کې و چې مونږ د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد یو، نو بس صرف دا نسبت زمونږ دپاره کافي دی. که زمونږ عمل ارنګ وي خو بس مونږ به په دې نسبت باندې بهلي به شو. قرآن کریم وایي چې صرف په دې باندې خلاصېده نشته دی. بدی رکو کې وتا د یو نبی د دو زامنو واقع بیانی چې تاسو دا وایي چې موږ د انبیاء کرامو اولاد یو، نو راشه ستاسو نه مخکې دا شان خلق تیر شوی دی چې یو پیغمبر دی چې ستاسو ټولو مشر دی حضرت آدم علیه السلام او د هغه زامن دي دوه. هغه دو زامنو کې د آدم علیه السلام سکه زامن دي، لیکن دا یو عمل چې ناغه صحیح نو چې عمل صحیح نو باوجود د دې چې د آدم علیه السلام زوی دی خو د ناکار عمل د وجې ناغه د ملامتیان او د عذاب نه خلاص نشو. نو انسان صرف په دې خبره نه خلاصیږي چې زه نبی زوی ما یا نبی سره مې رشته را نسب او د حسب په اعتبار سره. انسان نجات او خلاصي او کامیابی چې دا د انسان په ایمان او په نیکو اعمالو باندې ده. چې کم انسان کې سونه زیاته تقوا ده، سونه زیاته پرهیزګاری ده، نو کدی هر څوک دی او هر ځای کې دی، که نسب یې اعلی دی او که نه دی، که حسب یې خاندان یې اوچت دی او که نه دی، صرف په دغه بنیاد باندې به انسان اعلی درجات نه حاصلي. اعلی درجات او د الله قرب او تقوا چې ده دا به انسان ته حاصلېږي په نیک عمل او په پرهیزګارۍ او مجاهدو باندې. آخر په بلال رضی الله تعالی عنہ کې کم یو خوبی موجود ده، داغه نسب کم دی، داغه حسب کم دی، داغه شکل و صورت کم دی او داغه سر خاندان کم دی، او داغه الله تعالی چې دومره لوی مقام ورکړی نو په کومه خبره باندې د دنیا د فخر چې څومره خبرې دي په دې کې یو خبرم بلال رضی الله تعالی عنہ کې نشته، او داغه باوجود داغه مقام څونه اوچت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د معراج په شپه باندې ما وکتل چې زمانه مخکې څوک روان دی، حالانکه زمانه مخکې روان دی، او ما تپوس کوی دا ستا شاګرد او ستا خادم بلال رضی الله تعالی عنہ دی. د نبی علیہ السلام خدمت کې مخکې روان دی، دا مقام پس میلو شو غته اصل دنیا کومه خوبی ده. نو دی واقع کې اصل کې یهودو تم تنبیدا، نصاراو تم تنبیدا، او دی امت تم تنبید او مکی والو تمو مکی والو بوي مونږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو، هغه بوي نحنو ابراهیمیون، مونږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو، د اسماعیل علیه السلام اولاد یو. ودا خبره کافی ده. قرآن پای باندې مراد کې صرف په دې نسبت نشي خلاصې دي. راشه د نبی علیہ السلام اتباع کې ایمان لري چې کامیاب شي او خلاص شي. کنینو د آدم علیہ السلام د دو زامن واقع ته وګورئ. دا د آدم علیہ السلام سکه زامن دي،
ولیکن هغه یو کامیاب شو بل ناکام شو. د آیاتونو کې د آدم علیه السلام د زامنو واقع بیانې. حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا علیه السلام زندگی چې څومره جنت کې تیره شوې ده، هلته کې حدیث اولاد نه پیدا شوی. چې کله آدم علیه السلام الله تعالی دنیا ته راولېږو او بیبي حوا علیه السلام، نو آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوز شو. دا سریلنکا کې سرندیب چې دی دا د علامه ثابت البنانی رحمت الله علیه قول دی چې هغه سرندیب کې راکوز شوی دی. او بیبي حوا علیه السلام دا په جده کې راکوز شوه او په جده کې دا بیا وفات شویم ده. جده په عربی کې نیا ته وي. بیبي حوا علیه السلام د مونږ د ټولو نیا ده. دا سعودي کې چې دا کم جده را د قضې کې دا بیبي راکوزه شویم ده او هلته بیا وفات شویم ده. د دې ملاقات د عرفات میدان کې وشو. بیا دی لاړو عراق ته او په عراق کې موصل ښار کې جودي غر چې دی نو پای کې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا علیه السلام رهایی شو. په جودي غر کې دننه یو غار دی، دا ردی لومړنۍ ابتدا وشوه. د الله تعالی قدرتونه د آدم علیه السلام او د بیبي حوا علیه السلام باندې چې اولاد پیدا کېدو نو دوه به پیدا کېدلو، یو هلک او یو به جینۍ پیدا کېدل به. او دا په کم بطن کې کم نمبر کې به چې هلک او جینۍ پیدا شو دا به خپلو کې سکر او خورو، د دې به خپلو کې نکاح جایز نو. او بیا بل کال او یا 2 کال یا 3 کال بعد به چې بیا کوم هلک او جینۍ پیدا شو نو به بیا خپلو کې رو خورو. نو د آدم علیه السلام د شریعت کې دا خبره جایز وه چې د لومړني کال جینۍ چې ده هغه د دویم کال هلک سره نکاح کړي او د دویم کال جینۍ چې ده هغه د لومړني کال هلک سره به نکاح کړي. حالانکه دا هم د آدم علیه السلام او د بیبي حوا اولاد دی، خپلو کې رو خور دي، لیکن د ضرورت د وجې نه چې بل څه صورت نه کېدو نسل به څنګه چلیږي څنګه به روانېږي. نو شریعت د دې اجازت ورکړو، آدم علیه السلام ته اجازت میلو شو چې په کم نمبر کې د هلک او جینۍ یو ځای پیدا شوي دي بس دا سکر او خور دي، او چې په بل نمبر کې کم پیدا شو نو ګویا کې هغه ځان لدي او دا ځان لدي. دا بالکل داسې ده لکه زمونږ په شریعت کې د یو هلک د خپل معاصي لور سره نکاح جایز دی لیکن خپل خور سره نکاح جایز نه دی. که وګورئ نو دې کې دواړو کې څه فرق دی؟ خپله خور او د معاصي لورو، نو دا هم ستا د مور خور ده که نه، ستا معاصي څوک ده؟ ستا د مور خور شوه، نو د هغې لورو بره خو نیا دواړو بیا یو ځای شوې ده که نه. نو که چېرې اصل ته ځي نو بیا خو یو ځای کېږي، یعنې د معاصي دا خورو او یا د تره دا لور دا هم په منزله د خور په شانتې ده، لیکن شریعت د دې اجازت ورکو دا نکاح جایز دی. نو هلته کې دغه جایز او چې په کم نمبر کې هلک او جینۍ پیدا شو دی به نه کي نکاح، او په بل نمبر کې چې کم پیدا شي نو هغوی به یو بل سره نکاح کېږي به د مخکني او د وروستني. د آدم علیه السلام لومړني اولاد چې پیدا شو نو قابیل و. قابیل غټ مشرې زوی و او د ده خپله خور وه اکلیمه، دا خور یې ډېره ښکلې وه. اصل کې آدم علیه السلام خو غنم رنګ و، ځکه آدم د ادمت نه دی او ادیم او دا د ځمکې مخ ته وي. نو آدم علیه السلام ښکلی و خو غنم رنګې طرف ته مایل و، لیکن بیبي حوا علیه السلام چې وه ډېر الله تعالی څه ناشنا حسن ورکړو. دا دنیا کې چې څومره حسن دی دا ټول بیبي حوا علیه السلام کې و، او دا پوره دنیا کې بیا تقسیم شوی دی. د دې حسن شپږمه حصه چې ده هغه ساره رضی الله تعالی عنها ته میلو شوی چې کوم د ابراهیم علیه السلام بیبي ده، او یوسف علیه السلام ته نیم حسن میلو شوی دی او دا نور باقی دنیا کې تقسیم شوی دی. اوس انسان اندازه ولګي چې بیبي حوا علیه السلام به څومره حسینه او جمیله وه. نو هغه لومړنۍ لورې چې وه اکلیمه هغه هم ډېره حسینه او جمیله وه. نو د قابیل او اکلیمه چې دواړه خپلو کې په یو ځای پیدا شوي د سکر او خور دي، دې خپلو کې نکاح نشي کولی. ورپسې بیا حابیل پیدا شو او د حابیل خپله خور چې وه هغه لیوزا وه. نو لیوزا ټیک ته ښکلې وه لیکن د اکلیمه مقابله نه شوه کولی. هغه د قابیل چې کومه خپله خور ده هغه چې څومره حسینه او جمیله ده
دا غي لیول کې لیوزا چې د هغه نه وه، نو د قانون مطابق او د هغه زمانې د شریعت مطابق اکلیما به حابیل ته ودیږي او لیوزا به قابیل ته به ودیږي. به چې کله دی لوی شو، دا حابیل کله د 100 کالو شو، نو د رشتې نوبت راغی، نو دی رشته کوله، نو د قانون مطابق خو دغه وه، لیکن قابیل چې دی دا وی چې نه، زما خپله خور ډېره ښکلې حسینه او جمیله ده، او د حابیل خور چې رانغه هغه شانتې نه ده، زه خو دې سره نکاح نه کوم. بل دا چې قابیل یو قسم متولی د خپل خور هم دی، یعنی ولی دی، هغه دې تا له خو د خپله خور په نکاح نه در کومه. حابیل ته وی ټیک ته آدم علیه السلام موجود دی، لیکن دی وخت کې دا ورور چې د یو قسم ځان ولیم ګڼو، سرپرست هم ګڼو چې زما خور سره به ته نکاح نه کوې. آدم علیه السلام دی پویم کړو، ترغیب یې ورته ورکو، شریعت یې ورته بیان کو، زورن یې ورته ورکړه. تفسیر قرطبي لیکلی دی په هر اعتبار سره ورته د شریعت حکم هم دا دی، لیکن قابیل دا وی چې نه دا خو ته وایې که نه، د الله تعالی مرضي خو داسې نه ده. نو آدم علیه السلام یې زه ټیک ته د الله تعالی مرضي به هم معلومه کو. اوس آدم علیه السلام ته خو پته وه چې د الله حکم ده کړی او د الله مرضي هم دا ده، خو راشه د قابیل د اطمینان دپاره چې دی پکې د مونږ نه بغیرو براه راست الله سره استخاره وکړي او د الله نه مشوره والي، نو الله تعالی ورته رای ورکړي چې ستا حق دا دی او د حق دا دی، نو کیدی شي دی په دې خبره مطمئن شي. ورنه چې کم کار ناجایزي هغه بیا په استخارو نه جایز کیږي. انسان که یو ناجایز کار د پاره استخارو کې، نو که استخاره کې تا ترام شي جایز بنی بیا، ځکه ناجایز دی، حرام حرامي. اوس کچره دي ته قرباني پیش کې دواړه، هغه زمانه کې د الله د مرضی د معلومولو یو طریقه دا وه چې یو سړی به خپله قرباني الله ته پیش کړي، یعنې د خپل مال او صحیح سبا الله تعالی په دربار کې پیش کړي. نو د هغې طریقه به دا وه د پیش کېدو چې د بر نه به سپین اور راغی، دا قرباني به تا خپل نظر او نیاز او صدقه به تا په یو چت ځای باندې کېښوده، نو هلته به د شپې به سپین اور راغی، ناور به دغه صدقې نه او دغه نیاز نه اینه به ګیر چاپېر تو شو، بس هغه به یې وسوځه اوچت به یې کو. نو چې رچا صدقه او قرباني به اوچته شوه، د دې مطلب دا دی چې دا مال حلال دی او د دې سړي کې اخلاص دی او دا مال الله ته قبول دی، نو دا د الله تعالی د رضا علامت بو. او که فرض که اور برا نغی او هغه څیز به اوچت نه کو، د دې مطلب دا دی چې یا دې سړي په مال کې څه فرق دی، مال حرام دی، یا دې سړي کې اخلاص نشته، ریا او دکلاوه ده، نو مطلب دې باندې الله تعالی خفه دی، دا به د الله تعالی د خفګان علامت بو. دواړو ته آدم علیه السلام وی چې تاسو قرباني پیش کړئ. دواړه دې کې دا قابیل چې و نه دی زمیندارو، د به زمینداری کوله، او حابیل چې و د به بیزې سرولې. نو حابیل رو لګېدو او د یو ښکلې ګډ یې پیش کو، په خپلو ګډو کې یې وکته چې مزیدار او ښکلې ګډو، لکه د الله د نوم نه ډېر سزار شه، نو د یو ښکلې ګډ د الله تعالی په دربار کې پیش کو. او قابیل چې و هغه څه غنم او داسې بیکاره وانتې که غنم یې پیش کړو، که چېرې د اعلی غنم پیش کړي بیا به هم دقه مسله به وه، ځکه دلته کې خبره د غنمو د قربانۍ نه خبره خو د الله تعالی مرضي ده چې کومه جینۍ د چا لپاره ده، خو لیکن خیر د خپل نیتو خو دی چې کوم د سره کوم عمده ښکلي غنم و نه یې پیش نه کړو، بلکې چې کوم بیکاره و هغه یې پیش کړو. او د بر نه اور راغی، نو د حابیل هغه ګډ اوچت شو او د قابیل هغه مال دکه شان پاتې شو. تفسیر قرطبي لیکلی دی، د سعید ابن جبیر رحمت الله علیه قول لیکلی، دا لوی تابعی دی، ابن عباس رضی الله عنه شاګرد دی. وی د حابیل هغه ګډ چې اوچت شو، وی الله تعالی په جنت کې آباد کو، جنت کې اوسېدو. بیا د اسماعیل علیه السلام چې کله ذبح کېدو، ابراهیم علیه السلام کله هغه ذبح کو
او جبريل عليه السلام د بر اسمان نه ګډ وروړو وی دا هغه ګډ چې کوم حابیل پیش کړو هغه په جنت کې وو او جبريل عليه السلام وروړو ابراهيم عليه السلام دای قرباني وکړه بهر حال د حابیل قرباني قبول شوه او د قابیل هغه قبول نشوه نو مطلب نتیجه واضحه ده چې د الله تعالی مرضی او د الله تعالی رایم دادا چې حابیل په حق باندې او قابیل په نه حق باندې نو پکار هدی چې قابیل توبه واسلې وي استغفار کړي وي د والد سره نه معافي غوښته وي حابیل سره روه کړي وي د خپل اراده نه رستو شي وي لیکن هغه نورم حسد راغی او جیلسی پکې رااله هغه اوس به خلک وي چې خان د قابیل قربانی قبول نشو د حابیل قبول شو اوس وته عزتمن شي او سبب ذلیل شوم او رسوا بشم نو آدم علیه السلام راغی حج لا دیغه په عراق کې حج حضرت مکه مکرمه کې کېدو آدم علیه السلام راغی حج لا نو آدم علیہ السلام چې حج دراتو روح المانی لیکلی دی وی آدم علیہ السلام سره غم خو د زامنو نو یا اسمان ته وی چې یا سماو وی اے اسمانه احفظی ولدی بالامانه زما دی بچی حفاظت بکې غوره دا تاسو امانت ته دا حابیل یادو لیکن اسمان انکار کو چې دا کار زنه شم کولی نو بیا آدم علیہ السلام زمکه ته وی چې احفظی ولدی بالامانه زماره دی زوی ور حفاظت بکې تعالی در کوم امانت ته تاسرا زمکه عظیم نشم کولی بیا غرونو ته وی نو غرونو منکار کو ظاهره کې آدم علی السلام دی مشر ته وی قابیل تا چې لګه داستا کشر رور دی تب ګره د حفاظت کې آتے او نعم بعمشا وته تذهب وترجع زلل شاه خو بالکل په کلار بیا راځه او چراشن خو خوشاله به سترګې بدیخي دی وته وی آدم علیہ السلام راغی حج لا او دلته کې قابیل چې د حسد غستو دن نو حابیل ته وی چې ستا قربانی قبول شو زما قبول نشو زه خو بتا قدوم وجنم باندې او ته په سو وجبت ما وجنی څه چل کړل ما څه جنایت او څه جرم ما کړ دی نو ته په دی وجه چې ستا قربانی قبول شو زمانہ نو ته دې کې د ما څه قصور دی انما يتقبل الله من المتقين الله تعالی د پرهیزګار خلکو قربانی قبلینو پکار دی چې ته په خپل عمل باندې نظر ثانیو کا خپل عمل سم کا چې الله ستا قربانی قبول کړي دې کول ما ته چې می قبل وا خیر دې د حسد غستو او هغه کار یو کو چې کم دنیا کې نو شوي لومبني وینا توی شاده حابیل ورګه قتل کو او بے دردې سره شهید کو چې دا واقع به ان شاء الله بیا بیانو کا هری د آدم علیه السلام چې د حج نه واپس راغی آکار چې کوم بساشیو قابیل او حابیل یې قتل کو او بیا د خپل خورو تختول لاړو یمن ته لاړو نو حابیل په ځای باندې الله تعالی آدم علیه السلام بیا ډیر زیات جوړلو ابن عساکر تاریخ ته تاریخ دمشق تاریخ مدینه دمشق اتیا جلد کې دی نو هغه وم نمبر جلد کې پورا تفصیلات لیکلي د آدم علیه السلام او د زامنو دا واقعیا ناوی چې آدم علیه السلام ډیر زیات اوجړلو او ډیر زیات خفاو دای په بدله کې ول الله تعالی زوی ورکو شیس علیه السلام شیس تا هبت الله وی دا د الله تر نه هبه او هدیه وا او دا د حابیل په بدله کې وته ملو شو دا شیس علیه السلام چې پیدا کړي دی आवाज پیدا شوی دی د سره خور او جینه وسره نه با ځکه دا په تحفه کې دی او د حابیل په بدله کې دی د آدم علیه السلام د بیبي حوا نه اخیرانی زوی عبدالمغیث پیدا شوی دی نو یا خو شل پیری د آدم علیه السلام اولاد شوی دی او پارا پیره کې یو الک او یو جینه وو نشل زامن او شل لورانه وي او یا د آدم علیه السلام سلويخ پیری اولاد شوی دی او پارا پیره کې الک او جینه نو سلوي خلقان شو او سلوي جنکه شوي او دارنګ ابن عساکر لیکلی دی چې آدم علیه السلام وفات کېدو نو د آدم علیه السلام نوسی او کړوسی دا ټولو
40,000 تعداد ته رسېدلی و چې آدم علیه السلام بیا وفات شو. واتلو علیهم او تولولا په دې باندې، واتلو تلا یتلو تلاوتا لستلو توي، واتلو علیهم ته تلاوت وکا او ولولا علیهم په دې باندې، په چا باندې؟ نو مخکې نه خبره د یهودو او نصاراو د بني اسرائیلو شروع وه، نو د بني اسرائیلو ته ووایه. او دویم قولدار روح المانی وي چې نه، په دې خپل قوم باندې علا قومک، د خپل قوم ته ووایه، د مکې والو ته، د نورو خلکو ته. نبأ ابنی آدم، نبأ ویل کې خبر ته، خو عام خبر ته نه وي، نبأ غټ خبر ته وي، عظیم الشان خبر ته چې د هغه د اورېدو قابلي. خبرونه خو ډېر خبرونه وي، هغه خبر چې هغه د اورېدو قابلي، اهمیت لري، هغه خبر ته وي. نبأ ابنی آدم، خبر د دو زامنو د آدم علیه السلام، د آدم علیه السلام د دو زامنو خبر او واقعه دي ته وروه. دا د آدم علیه السلام سکه زامنو او لومبني پیدا شوي وو. اگر چې حسن بصری رحمت الله علیه لیکلی وی، روح المانی لیکلی دی چې دې نه مراد د بني اسرائیلو د یو دوه ورونو واقعه ده، لیکن دا خبره کمزورې ده. د بني اسرائیلو دا د دوه ورونو د آدم علیه السلام اولاد دی، موږ هم د آدم علیه السلام زامن کې راځو، لیکن دا چې دغه سکه زامن یادي کم صلبي دي چې د آدم علیه السلام نه پخپله پیدا شوي دي. بالحق، په حق بیان سره. بالحق وي، عام طور دنیا کې واقعات اکثر کمزوري وي، منګړت وي، خبره سنه صحیح خو لیکن نور بلا شي خبرې پکې شامل شي وي. یو واقع هغه اول او اخر برابر ني، منځ کې پکې درو خبرې راغلي وي. د قرآن واقعات بیان کړي دي او قرآن مبالغه نه راکړي، اسې پکې خوند نه پیدا کړي. د قرآن واقعه برحق او صحیح وي، رښتینی وي، د واقع سره مطابق وي. د دې وجې نه قرآن کریم چې کوم واقعات بیان کړي دي، اهل کتاب ور دې واقعاتو نه انکار نه کړي چې دا واقعه غلطه را، یا بل چر دین سے انکار نه کړي چې دا سی واقعه دی یو سوي ادمو کتابونو کې بل شانتی را. قرآن کریم واقعات بیان کړي دي، خو واقع به طور واقع نه بیان کړي، صرف کیسه نه چې خوانت خلق والی. قرآن کریم چې واقع بیانی دای خاص خاص گوشه او خاص خاص زین بیانی، او دای مقصود او احکامات ثابتولی، او یا دای نواز او نصیحتی. بالحق، په حق بیان سره. اذ قربا قربانا، اذ قربا کله چې د دواړو پیش کړل قربانی، قربانا یو قربانی، قربانی د قرب نه دی، قرب نزدېکت ته وي، نزدېوالی ته وي. قربانی نه مراد هر هغه څیز دی چې د هغې په ذریعې سره انسان الله ته نږدې شي، که د مال قربانی ده، که د حیوان قربانی ده، که د بل څه ده. یو څیز الله تعالی په دربار کې پیش کې او ستا مقصود دی چې په دې سره زه الله ته نږدې شم، د الله تقرب حاصل کړم، ځکه ورته قرباني وي. موږ هم قربانۍ کو د دې اختر په سار باندې، ایت هم قرباني ځکه وي چې دا قرباني انسان د الله د رضا دپاره او د الله تعالی ته نږدې کېدو لپاره کوي. نو قربانن دې دا معلومه شوه چې یو صدقه کې خیرات ورکې، د الله په نوم ورکوه، اخلاص سره ورکوه، په دې نیت باندې چې زه به الله ته نږدې شم، نور نیتونه پکې مه راوله. الله به دا قرباني قبلیږي چې دا د الله تعالی په نوم باندې او د الله تعالی د رضا لپاره وي. فتقبل من احدهما، پس قبول کړی شو دا قرباني، من احدهما یو د دې دواړو نه، په دواړو کې د یو نه قبوله شو چې حابیلو دا ګډ قبول کړی شو. ولم يتقبل من الاخر، او قبول نه کړی شو دا غبل نه چې قابیلو هغه چې کوم بیکاره غنم پیش کړي وو هغه قبول نشو. نو بس په دې خبره غوسه شو دا قابیلو. قال او قابیل لاقتلنک، قابیل رو لګېدو اکشر ورته حابیل ته وی لاقتلنک، خامخا زه به قتلوم تا لره، زه به تا وجنم. هغه ته په څه وجه ما وجنې، ما څه چل کړی دی، کم ګناه مې کړی دی، دا ورته ستا قرباني قبوله شه، زما قبوله نه شوه. نو حابیل وله جواب ورکو، ویل انما يتقبل الله من المتقین، الله تعالی هو قربانی او صدقه او خیرات قبلی خو د پرهیزګارو خلکو قبلی،
چې چا کې دنه تقوا وي، پرهیزګار وي، نیت خالص وي او د صحیح نیت باندې ورکړي وي او په صحیح عمل باندې، نه الله تعالی قبلي. او ستا نیت خراب دی، ستا اراده خراب ده، ستا موقف خراب دی، نو خود به نه قبليږي. ونو الله تعالی پار کار کې حکمتي کفرک قابلم عمده مال پیش کړي بیا هم نه قبلېدو، ځکه مقصود د قربانې قبلېدل نو، مقصود خدای الله تعالی مرضی معلومولو چې آیا قابل په حق باندې دی او کنه، آیا د قابل واده او نکاح اقلیما سره ټیک دی او کنه. د دې د معلومولو لپاره چې دغه دغه خبره وا آدم علی السلام ته دا یقینو چې الله تعالی هم هغه کی چې کم شریعت ته نزکه شانو شو، قابل په دې خبر باندې غصه شو. نو قال لاقتلنک او دغه ما قتلهم تعالی. قال وی حابیل انما يتقبل الله، بیشکا قبلوی اللہ تعالی، یتقبل اللہ اللہ تعالی قبلوی قربانی من المتقین پرهیزګارو خلقو. پدې کې یو قسم حابیل قابل ته نصیحت مکو چې ما ته مو سکیږي او ما سره حسد مکوا او ما سره بغض او کینه مکوا، ما سره دشمنی مساته، زما پدې کې څه قصور دی؟ دا خو ستاسو د الله منځ کې معامله ده، د خپل ځان او د الله منځ کې معامله سمه کا صفا کا، ځان کې پرهیزګاری پیدا کا، ما سره حسد مکوا. الله واستا قربانی قبول کړي، الله تعالی خپل بندوبست او تنظیم به وکړي. نو حابیل یو قسم نصیحتو کو مقابل تا، لیکن قابل حسد واغستو، پس مکه باندې چړمبني ګناه شوره هغه حسد دی چې قابل کې حسد را اجتهادي و د ما خور سر نکاح کې دا ورور ته وي سبب استا اولاد بخکلی وي، زما اولاد بخکلی ني، خلک په تا باندې به فخر کی، ته به خلکو باندې فخر کې، او زبرداسي ما په اسمانونو کې مړمني ګناه حسد شوه دی او پس مکه مړمني ګناه حسد شو. شیطان او ابلیس چې دی آدم علیه السلام سره حسد وکړو، نو هغه مردود شو تر قیامت پورې. او په دنیا کې یو رور بل رور سره حسد وکړو، هغه تر قیامت پورې په دې لعنت کې مبتلا شو. او چې څوک هم دا واقعه ویني قابل داسې او قابل داسې دی، د دې واقعې کم از کم چې کوم اندازه نن سبا مونږ ته معلومه ده، تقریبا د دې واقعې 8000 سال شو. د آدم علیه السلام دی واقع تقریبا 8000 کال وشو، کدي چې دنه زیاته زمانه شوی هغه 8000 کال بعد مو چې دا واقعا خلک بیان وی قابل دی خدای داسي کې خدای داسي کې. او د قتل د وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پروي زمين باندې کلم نا حق قتل کیږي، نو د هر یو نا حق او د بی ګناه قتل یو ګناه یو وبال چې دی په قابل باندې اچول کیږي. ځکه چې ګناه بنیاد د کې خودو قتل چا پیجن او قتل چا کول شو، لیکن قابل د دې اقدام کو قتل یو کو، نو یو ګناه چې هغه دی بنیاد خودره، چا چې د ګناه بنیاد کې خودو رسو چې څومره خلک دا ګناونه کوي هغه سړی ته بدادي یو وبال رسیږي با، نو قابل ته د یو ګناه او یو وبال رسیږي. نو هغه 8000 کال نه سوا زمانه وشو، لیکن اوسم خلک وي چې داسې او داسې. دا حسد ډیر مهلک مرض دی. د حسد علاج داري چې تا چا باندې حسد درځي داغه بڑای بیانوا، داغه تعریفونه کوا، هغه سره خدوا سلام کوا او د الله نه معافي غواړه، خپل عمل باندې او په خپل حکمت عمل باندې نظر واچوا، هغه سره حسد سیوا کوما، دا تعریفونه کوا، داغه سره دعا سلام جاری ساته، هر چا دغه مدح کوا، په دې د حسد علاج وکيږي. ورنه د حسد داسې بیماری ده لکه څنګه چې په لرګي باندې وینه ولګي او دا لرګي دن ختم کی، دا رنګ دا حسد چې دا انسان دن ختم کی، دا ډیر هلاکت والا مرض دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا داسې نیکه سوځي لکه چې څنګه دا اور وچ لرګي او وچ خشاک سوځي. الله پاک دې هر مؤمن مسلمانو د حسد د دې مرض الله تعالی وساتي. اول ولته په دې باندې خبر د دوزامنو د آدم علیه السلام په حق بیان سره کله چې دوړو قرباني پیش کړه، یو خاص قرباني، پس قبول کړه شهر دې دوړو او قبول نکړه شدابلنا وې دوه همهاد وکتلهم تعالی وې هغه بشک الله تعالی قبلوي د پرهیزګارو خلقونه. بسم الله الرحمن الرحیم.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. لئن بسطت کچرتو راوگت کی الیا ما طرفتا یدک لاس خپل لتقتلنی دپارا دی چه تقتل کی مالرا ما انا بباسطن ننیم زودون کی یدی الیکا لاس خپل تا طرفتا لأقتلکا دپارا دی چه قتل کم تالرا انی اخاف اللہ بیشک دا یریگم اللہ تعالینا رب العالمین چی پروردگار دا عالمونو دے انی اریدو بیشک دا اراد لرم اند دی خبری تبوء چی تواپس شی بی اسمی زما پا گناہ سرا و اسمی کا پا گناہ پل سرا فتکون من اصحاب النار پس شیبتو دا خواندانو دورنا وذالک جزاء الظالمین او دا بدل دا ظالمانو دا آدم علیہ السلام دا دو زامنو واقعہ شروع دا چی کل دا حابیل قربانی قبول شوا او دا قابیل قربانی قبول نشوا نو قابیل پا حسد کراغی او حابیل تے دمکی ورکڑا چی زبتا قتل کما حابیل و توی چی سو جدا آغا استا قربانی قبول شوا زما قبول نشوا حابیل و تنصیحتو کو اللہ تعالی خود پریزگار و خلق و قربانی قبلی دا گناہگار و خلق و قربانی اللہ تعالی نہ قبلی اشارہ دی طرف توا چی دا اللہ نے معافی اغاڑا و دی اخفل فیل باندې نادم شا نو حابیل و تا مزید نصیحتو کو وکتا پا خیر آدکڑی زما دا قتل و زما دا وجلو نو زگوری تا نوجنم تا بانی محقیقی گمنا زبازان مظلوم کما بیشکت ما قتل کا لیکن زه اقدام قتل نکم چی مخک شمستان او تا قتل کما زکا چی در اللہ نے یریگما کچر ما تا قتل کری نو اسی نا دا قتل سزا ما باندی راشی زه قاتلو نگرزما او بے وطوئی کچر تا ما قتل کی نو زما گناہ خپل گناہ بدوار یوزے کی نور بسو شی خو جہنم بستابانی واجب شی دا جہنمیان نبو گرزی حابیل ډیر ناشنا انداز کې قابل ته نصیحتو کو یو قسم دا عاجزه د بے بسه اظهار وتم کو او د آخرت یره وتم ورکړه د الله یره وتم ورکړه د جهنم یره وتم ورکړه نو حابیل دا دومره نصیحتونه وکړو او دا غي باوجود قابل چره په نصیحت باندې عمل نه کو د الله نه یریدو او د شیطان په وسوسو کې راغی په حسد کې راغی بغض کې راغی او حابیل یې قتل کو نو دې آیتونو کې د حابیل نصیحت او بے بسی بیانی قابیل ته په هر اعتبار سره چې کوم نصیحت کوي بیان دی لئن بسطت الی یدک لئن بسطت کچرتر اوغت کې بسط خورولو توی او دولو توی یبسط الرزق اللہ دا رزق خوری بساط او خورولو تویل کیگی لکه دا بستره چې انسان خوره کی دا بساط تے ځکه بستره اکثر خوروی غونډه نوی لئن بسطت کچرتر اوغت کی او دا راوګدول نه مراد ارتکاب د قتل دی کدما د قتل څومره اسباب دی هغه ته اختیارې نزو پتا باندې محققي غمنا انا کې ما ته پته چې تو صبرېږي نه او د شیطان په وسوسو کې راغلي وي او حسد کې راغلي خو زه تا باندې محققي غمنا الانکه مفسرین حضرات چې دا حابیل دا کمزوري نه و دی خ طاقتور او زورور قابیل اگر چې په عمر کې مشر او حابیل کشر دی او حابیل د بدن نه کمزوریم نه دی او معذورم نه دی بلکې په طاقت کې په قوت کې د قابیل نه زیاتو لیکن حابیل کې د الله تعالی یره پرتوا
ظاهر خبر د پیغمبر زامن دي، د پیغمبر په کور کې نور خبري خونی خود الله د یری خبري موجود وي. پیغمبر خو سار او ماهم د الله تعالی د یری خبري کی، د خوراک او د اسکاک په ټیم کې، د شپې او د کېدو په ټیم کې، دروازه هر ټیم د الله تعالی د معرفت او د الله د یری خبري شروع وي. چې پچا باندې کوم خبر غالب وي د ذکر ډیر کی، د پیغمبر باندې چونکې د الله غلبه وي، د الله تعالی د توحید او د الله تعالی د یری. پیغمبر په خپلم د الله نه ډیر زیات یریږي، نو خپل اولادم د الله نه یری. آدم علیه السلام خو هغه زمانه کې آبادیم نور نه و، همدغه دو زامن او دو لورانی دي، لا نور زامن هم لا نشته، نور دنیا کې هم لاس نشته. نو بدک خپل کور والو فکر دی او داغي تربیت او داغي هغه د الله نه يرول دي. د دې یو بل مسله معلومه شو چې هغه د آدم علی السلام دا سکه زامن دي. آدم علی السلام د خپل اولاد سونه تربیت کړي، د ماشومانی نسنه آشنا دا کې تربیت به کړی او کنه. داغه باوجود یو پلان چې د خپل اولاد تربیت کو د پکې سکمه ونکو، لیکن دا تربیت هغه اصل دام د الله تعالی مرزي ده. آدم علی السلام هو تربیت د دواړو کړي دي، د شورونه کړي دي. سوجد چې حابیل کې د الله تعالی ير رالا انقیاد پکې راغی، د الله خبره منل پکې رالو. هغه مظلوم دی، ظلمونه وسرکی کی بیا هم تابعدار دی. او هغه بل چې دغه تربیت وانه غستو، قابل تربیت وانه غستو. یو سړی خدا نشي وی کوي دا پلار په تربیت کې کمی دی. آدم علی السلام بس کمی کړي دي. واقعاتو کې مونږه تاسو هم یو سبق دی، یو پلار ته یو مور ته ډیر غټ سبق او نصیحت دی چې یو پلار خپل ذمہ داری پوره کړه، د خپل اولاد تربیت وکړو، داغي فکر وکړو، خدای به سم کمی نه کړي. او بیا ستا اولاد دی یو پکې تربیت واغستو بل وانه غستو، بل په بل لین باندې سر شو. خو د پلار د طرف نه ذمہ دارو کې څه کمی نه شرط دی. او بیا د ستا په دو ځامنو کې، دریو کې، څلورو، پنځو کې دو په لین دی او درې به لین شو. پلار دې په دې خبره لته غم ناشي داولې. هغه آدم علیه السلام چې نو سره امت شته، نو ته قوم شته، د خپل دو ځامن او دو لوران یو بیبي ده، او داغي مکمل فکر او داغي تربیت او بیا تربیت او واغستو بلوانه غستو. دا انسان صرف دعا بکی، کوشش بکی، طلب بکی صرف، باقی هدایت د انسان په لاس کې نه دی او لین تر اوصل د انسان په لاس کې نه دی. نوح علیه السلام ته وګوره، څومره لوی نبی دی، څومره ډیر عمر دی. هغه دغه یو ځوی هغه درو تربیت اغسته یو نه دی اغسته. حام، سام او یافس دا درو له ایمان قبول کړي راوړی دی، لیکن هغه سلورم چې دا نوم رام دی. دا کنعان چې ته موږ د نوم سره کې دی رام، نو دا رام چې دی د نه هغه تربیتو تربیت سره ایمان هم د سره نه دروړي. او یو حدا نوح علیہ السلام بیبی دی، یو دو بیبیان دي، یو ایمان نه ول ایمان د سره نه راوړي، منافقه ده. او ظاهر هو نوح علیہ السلام به آیا د خپل اولاد او د بیبیانو په تربیت کې څه کمی براوستي سو نه دراوستي، لیکن دا انسان د وس نه بار خبرې دي. انسان به صرف کوشش وکي، دعا وکي، بیغمه کیږي بنا بے فکر کیږي ود اولاد نه. لیکن چې کله تا خپل مکمل وستاو کو، دعاګانې دی وکړي، کوشش دی وکړو، او بیا په لین رانغی، بس بیا دی وخت کې خاموش شه. دغه دا ستاسو د وس نه بار خبرې دي. د الله په هر کار کې لوی حکمت دی. د دې حضراتو یعقوب علیه السلام ته وګوره، په 12 زامنو کې هغه دو تربیت دغه لسونه دی اغسته. یوسف علیه السلام او بنیامین تربیت واغستو، او انور لس واړوانه غستو. هغه لس واړه ورلګي د یو د قتل منسوبې جوړ کړه، او بیا هغه کیته ورځو، بیا کم څه وشو. نو ولې آیا یعقوب علیه السلام د خپل اولاد په تربیت کې فرق کړی دی سو یا تربیت نه کړی؟ کم یو پلار دا غواړي چې د ما زیره داسې شي، یو پلار هم دا نه غواړي. نو یعقوب علیه السلام څنګه دا غوښتي وي، لیکن دا غي باوجود هغه لس واړه په یو لین شو، دوه په بل لین باندې شو. دا الله تعالی انسان تخی چې دومره پاکي مبارکي هسته په هر اعتبار سره کامل دي. دای په کور کې دا واقعات شو، داسې خلق وتراغی.
یو پلار که د هغه په اولاد کې یو تن نااهله وختو بل لین ته لاړو ستا نوم یې بدنام کو لته غم ما چوه بس دې کې د انسان لپاره تسلي ده ستا په دې کې څه کمی دی تا خپل کوشش کړی دی خپل طلب دې کړی دی وس دې کړی دی بس تربیه ستا په لاس کې نه دی وانغستو نو وانغستو نه هغه حابیل واغسته تربیتو او قابیل نه دی اغستی نه د آدم علیه السلام په تربیت کولو کې څه کمی دی بس د هغه په خمیر کې ځان له د فسق او فجور لیکلی شوی و د قابیلو او حابیل الله تعالی سره د نیکې هدایت وکړو هغه مظلوم شو بل ظالم شو لئن بسطت کچره ته راوګد کې الی ما طرف ته یدک لاس خپلو کته ما طرف ته د خپل لاس راوګد کې د سره پاره لتقتلنی چې ته قتل کې مال را ضرور لاس ورور ته څنګه د قتل د پاره ورشي سونه ناشنا تعبیر چې د حابیل د قابیل د پاره وکم چې ته زما سکر اوري نو څنګه به لکه ستا لاس زما د قتل د پاره راوګد شي ستا د لاس کې دونه طاقت به چې زما د قتل د پاره ته راوګد کی چې مونږه د یو مور او د یو پلار نه پیدا یو او یو ځای پاتې شوي یو ځای ته به دا څنګه وکې دا کارو لتقتلنی د پاره دی چې ته قتل کې مال را زما د وجلو د پاره یدې کچره اشکال پیدا شي چې آیا ولدي قتل پیژانده چې قتل څنګه کیږي د دین مخکې هونه د آدم علیه السلام نور زامنو نه دنیا کې څوک نه لا تر اوسه څوک مړ شوی دی نه لا تر اوسه قتل شوی دی نه د قتل طریقې خلکو ته معلومې چې قتل به څنګه کې سړی به څنګه وجنې ثابت څنګه وباسي آیا دا طریقې کتابونه لانو په دې موضوع باندې لټریچر نه وي کہانی نه وي مخکې سواقعات نو څنګه وته حابیل وی چې تب څنګه ما قتلې با او قابیل څنګه د حابیل تر قتل دمکی ورکړه جواب دا دی چونکه دا یو روړي چې قابیل چې دې زمیدارو او دا بل روړي د بيزي سروړي حیوانات سرولو هغه زمانه کې لازمیداری دومره وسیع او نو قسمه قسم غلي او دانی خلانه وي د انسان زیات تر گزاره په غوښه باندې و د بيزي وي او خاص کر بیا د غریزي علاقې خلک چې وي د دې زیات تر خوراک په تازه غوښه باندې وي دی احکار کی او یا پکور کې چې کومه بيزي وي هغه بس اعلان کی او د غوښه راته کی په سیخ باندې غدک شانتي اخري دا ډېر تکلفات په غریزي علاقو کې نه د میدا او نه غنم او نه جوار دا خبرې کمی وي نو چونکه قابیل زمیدار او دابل بيزي وي او ظاهر خبره بيزا لالولو دا خو مشاهده کې مه ته چې بيزه تعالی کې دا تاو جل دین ساوته هغه ملشوا هغه بیا ټوکړي ټوکړي کو هغه بیا هغه خورا دا شانو انسانم روح ولري حیوان دی نو قابیل د دین استدلال کړي چې څنګه دا بيزه مون الاله کو نو ملکړه دک شان بتا زمړ کوم ستانه بساو باسما نو حابیل ته کچته ما د قتل لپاره اراده کې زه نه کوم ستاسو د قتل اراده ما انا بباسطن نو نه يم زو دون کې یدی لاس پل الیک تا طرف تا کته ما طرف ته لاس راو دې ما د قتل لپاره او زه پوه شم چې تما وجنې زه تما د مخکې کېږم نه استا د قتل لپاره لاس تاسو نه وګدوما قران کریم سناشنا الفاظ وروړي بباسطن وي بباسطن کې دا با چې د کنه دې ډېر غټ کار کړی دی دې په دې نفي کې انتهایی مبالغه کړې ده حابیل دانو چې تا نه وجنم زبستا د قتل بالکل اراده منکما زب یو سبب م اختیار نکما زب بالکل ستا د قتل باره کې اس قسمه سوچم نکوم نه اراده کوم دا مبالغه چې دا بباسطین کې د لومبنه با وکړه چې ستا د قتل لپاره اس قسمه حرکت نکوم اس قسمه سبب نه اختیاروم بباسطین یدی الیک لاقتلک د پاره دی چې ز قتل کم تعالی را آیا که یو سړی بل سړی وجني هغه ته دا یقین دی چې دی ما مړکی نو آیا دی اقدام نشي کولی دا د وجه لپاره نو حابیل ته چې دومره یقین شو چې دی ما وجني نو حابیل ولې د باندې مخکې کېدو جواب داري چې یا خدا چې په هغه زمانه کې ردی حکم نو
چې مقتول ته پته ده چې ما یا سړی وجني نو دې اقدام نشي کولی، په هغه باندې مخکې کېدی نشي. که مخکې شه نو دې قاتل ګرځي، بیا دې ګناهګار ګرځي. یعنې پرېږده چې ته ظلمن قتل شه لیکن ته به قاتل نه جوړېږي. او یا دویمه وجه دا ده چې ټیک ته تا ته دا یقین دی چې دا سړی ما وجني نو ته په دفاع کولی شي، او که په دفاع کې ستا د لاسه دا سړی قتل شو نو ته نه یې ګناهګار. ته به د هغه د قتل اراده نه کوې، ته به د ځان د بچکولو اراده به کوې، دفاع به کوې، صرف اقدام به نه کوې. که په دې دفاع دوران کې ستا د لاسه هغه سړی ولګېدو نو دا سړی قاتل نه دی، یعنې دا سړی ګناهګار نه دی. خو لیکن بهتر دا ده، افضل طریقه دا ده چې ته اقدام هم مه کوه او دفاع هم مه کوه، بس پرېږده ظلمن قتل شه، ستا لپاره ډېر اجر دی. نو دې حابیل چېرې د په افضل عمل کړی دی چې پرېږده قتل شمه، زه نه دفاع کوم نه اقدام کوم. لیکن زمونږ په شریعت کې دې گنجایش شته دی، که چېرې یو سړی ستا د قتل کولو اراده وکړي، تا له کور ته راغی یا تا باندې توره اوچته کړه یا ټوپک کېښودو، نو ته د هغه د قتل اراده مه کوه لیکن دفاع وکړه. او په دفاع کې که ستا د لاسه هغه ولګېد او مړ شو نو ته قاتل هم نه، ته ګناهګار هم نه. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دام ثابت دي چې انسان د مظلوم قتل شي، او دام ثابت دي چې انسان د خپل دفاع وکړي. سعد رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو که چېرې یو سړی زما د هلاکت دپاره او د قتل ما کور ته راغی نو آیا زه هغه وجلی شم او که نه؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایلو کن شاک خیر ابن آدم، لکه د آدم علیه السلام په دوه زامنو کې چې کوم یو بهتر و یعنې حابیل و هغه شان تم شه، یعنې ځان تسلیم که ته قتل شه لیکن ته اقدام مه کوه او ته مخکې کېږه مه. نبی علیه السلام ورته دا ویلي دي. او په دې باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ عمل کړو. عثمان رضی الله عنہ خلاف 10,000 د مصر نه باغیان نالو، ایته بلوایان وي، هغې د مصر نالو مدینه منوره کې. عثمان رضی الله عنہ د کور نه غیر چاپیر شو. عثمان رضی الله عنہ ته خلافت نه دستربردار شه، خلافت پریزه تا و مونږ پریزو. عثمان رضی الله عنہ خلافت خو بالکل نه پریزم. او وجه دا وه حکومت سره مینه نه وه، خو ما ته نبی علیه السلام ویلو چې ای عثمانه دا خلافت ستا کمیس دی، ته به یې ګوره په خپله نه وباسې، ها که ستانې خلک په زوره باندې وباسي نو خیر دی، خو ته به په خپله اراده په خپل اختیار به نه وباسي. عثمان رضی الله عنه وی ما ته نبی علیه السلام دا نصیحت کړی دی چې دا یو کمیس دی ستا، دا به ګورې ته وباسې نه، نو زه خو په خپله نه وباسم، او که تاسو زما نه په زور باندې وباسئ نو بیا ځان له خبره ده. څلوېښت ورځې عثمان رضی الله په خپل کور کې بند و او دې بلوایانو محاصره کړې وه. په عثمان رضی الله یې اوبه بندې کړې وې، خوراک یې بند کړی و، دوایانې بندې کړې وې. مخامخ یو باغ و، دا عثمان رضی الله په خپل اغوستی و، دا د یو یهودي باغ و. هغه یهودي ظالم به ډېرې ګرانې اوبه ورکولې خلکو ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایلو دا باغ به څوک والي چې دغه لپاره جنت واجب شي. نو عثمان رضی الله یهودي ته وایي دا باغ ما باندې خرڅ کړه، پای کې یو کوهي او اوبه خوږې وې، او ته یې کوهي خو نه خرڅومه ځکه هغه ته انکم ډېر کېده روزانه. دا ته یې مال نیم راکړه، هغه ته نیم خو په 35,000 درهم باندې دا دومره غټ قیمت و چې دا د پوره باغ نه هم سیوا و. کوهي خو څه کوي د پوره باغ هم دومره قیمت نو. دا یهودي خیال دا و چې کندې به وروستو شي. عثمان رضی الله هغه واغستو، نو نیم کوهي د عثمان شو نیم د هغه شو. عثمان رضی الله اعلان وکړو زما چې کومه نیمه حصه ده راځئ مسلمانانو هر څوک ترې فی سبیل الله اوبه وړئ. بیا د چا څه کار چې یهودي له خوا ورتلو، خلک به راته د بل طرف نه یې اوبه ځان له روباسلې، یهودي له په میاشت کې هم څوک خواله ورنه راغی. بیا یهودي په خپله عثمان رضی الله ته وایي دا باقي سم ته واله، ځکه ما له خو څوک خواله نه راځي. عثمان رضی الله هغه کوهي واغست او د الله په نوم وقف کو. د هغه کوهي اوبه خلکو په عثمان رضی الله عنه باندې بندې کړې. یو پیر عثمان رضی الله عنه بره چت ته راوختو، دا ټول خلک ناستو. وی خلکو وی تاسو ته پته ده چې نبی علیه السلام په یو موقع دا ویلو
چې چا دا کوی واغستو د الله په نوم باندې وقف کو دغه پر جنت واجب دی. چا دا خبره اورېدلې وه نو ډېرو خلکو لاو چې دا مونږ اورېدلې ده. نو ګوره د هغه کوی به تاسو ما باندې بندوي اوسو. په دې ډېر خلک شرمنده شو، سرونه یې ښکته کړو، په ژړا شو او توبه طایب شو، لړلو. عثمان رضی الله عنه تاسو ما ولې وجنې، ما څه چل کړی دی؟ یو سړي وجل خو په دریو خبرو باندې کېږي. یو دا چې دی شادي شدې او زنا وکړي او هغه باندې زنا ثابت شي. عثمان رضی الله عنه وی په اسلام کې هو سکه ما په جاهلیت کې چې دا کار نه کړی. وګوره تاسو ما باندې ما وجنې. په دې ډېر خلک توبه طایب شو. وای د انسان قتل هو په دې خبره چې دی یو انسان قتل کی زما دراسه لکه څوک قتل شوی دی او دا رنګ تاسو لکه ما سوای وجنه. بهرحال چونکې باغیان نه رستو کېدو او علی رضی الله عنه خپل ځامن په دروازه باندې ودرولیو چې ګور یو کافر دنه لړ نشي نه یو باغی دنه لړ شي. نو علی رضی الله عنه عثمان رضی الله ته وایي چې ګور چې خلافت ته مونږ سره بلا فوج دې مونږ سره ته مونږ ته اجازه تراکا دا 10,000 کسان سنبالو سګران کار دی مونږ ته، مونږ سره په لکونو باندې فوج دی. لیکن عثمان رضی الله عنه چې نه زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په هار کې خونریزي نه کول غواړم، دلته وینې تویول نه غواړم. نو هغه عثمان رضی الله عنه چې زه ظلمن قتل شم خیر دی، لیکن زه داسې نه زه څوک قتل کما. نو هغه هغه ته یقین چې دی ما نه پریزي، ما به دی وجنی با. عثمان رضی الله عنه سره حکومت هم دی، طاقت هم دی او کچره وختن نو ارسه کولی شو، لیکن هغه اقدام قتل نه کو او دا هغه په بلوای باندې وړاندېواله نه کو. بدغه یو ورځ وا د مازیګر ټیمو او بلوایانو د کور د شاده غاړي دیوال سوري کو دن نرالو. عثمان رهو برا په چت باندې او تلاوت کو او قران کریم مه ته کولو دلو منی سپاری د اخره صفه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم دایته لستو چې دوران کې او ظالم راغی او په سر باندې وو او داغه د سر وینه په غایب باندې پری وتا. نائله رضی الله عنها د عثمان بیبی دا ای چغې کړې، امیر المؤمنین شهید شو. علی رضی الله عنه کورو هغه رامنډ کړې. نو مې سره د حسن او د حسین له گزارونه ورکړو. تاسو کوم دی وی چې امیر المؤمنین شهید شو؟ دمو په لار خو څوک نه دي تلی په دروازه باندې چې وکړي شو د شاده غړي راغلو امیر المؤمنین شهید شو. نو عثمان رضی الله عنه شهید شو، قتل شو، لیکن اقدام نه کړی. نه په دې حدیث باندې عمل کړی چې نبی علیہ السلام وایي چې خیر دی قتل شاه لیکن ته اقدام مکوا. د دې وجه حسن بصری رحمت الله علیه وی په دې امت کې لومبانی په دې آیت باندې عثمان رضی الله عمل کړی دی چې هغه د آدم علیہ السلام په دوه زامنو کې د یو ځای هغه عمل د حابیل هغه عمل یې کړی لیکن د قابیل کار نه کړی، ان اقدام نه کړی. نو دې خبرې اجازه ته دی او که یو انسان اقدام وکړي اقدام کولی شي. لکه علی رضی الله تعالی عنہ چې د علی رضی الله عنه په زمانه کې مو دا چې کوم خلک د علی رضی الله خلاف شوي وو دا خلاف علی رضی الله تورو چته کړي و، حالانکه مسلمانانو خو په دې حدیث باندې عمل کو چې فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. چې کوم ډله کوم گروه د مسلمانانو موي چای کله باغیان شو ستا خلاف روچت شو او تا نه پریزي ته د خلاف جنگ کول شي، خلاف تر روچتول شي. نو لاقتلک د پاره چې د قتل کم تعالی را، لیکن د فتنې په دور کې بیا د فتنې په دور کې چې انسان یو طرف ته شنو خده او یادار چې تر روچت نه کینو خده. چې کله فتنه وي فتنه ستوي چې تا ته حق نه ښکاری چې حق دی سره دی او کدی سره دی، دواړه فریقین په ظاهره کې په حق باندې ښکاری، بیا ته یو فریق سره کېږما ورنه په داسې وخت هیڅ پته نه لګي. ترمذی شریف کې روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نبی علیہ السلام د فتنې په زمانه کې وي وکسروا فیها قسیکم، چې کله فتنه راشي او تا ته پته لګي نه چې حق باندې څوک دی، وي داسې وخت خپل لیندې ماتې کوي. او وقطعوا فیها اوتارکم، او د خپل لیندو د کمالونو هغه تارونه وشلوي اکټ کې. او ولزموا فیها جوف بیوتکم، په خپل کورونو کې دننه کینې. وکونوا کابن آدم، او کتا پسې یو سړی کور ته راغی تا وجني
خیر دې قتل شه خو ته توره مرل او ته بار مروزه. نو په داسې وخت کې نبی علیہ السلام وی چې خیر ته ظلمن قتل شه لیکن ته اقدام د قتل مکوه. او بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. چې کله دو مسلمانان خپلو کې یو بل تور اوچته کی او دواړه د یو بل د قتل اراده وکړي نو قاتل او مقتول دواړه په اور کې دي. یو صحابي تاسو کو چې قاتل هو به ځکه اور ته دي چې هغه د قتل اراده کړې ده نو دا مقتول ولې هغه څه ګناه کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایلو قاتل دا وختل چې دا بل سړی قتل کما مقتول دا وختل چې دې قتل کما یعنی ار یو د بل د قتل اراده وکړه ولا یو په مخ کې شو بل رست شو ورنه دا بل دا وختل چې دې د مخ نه لري کما چونکه د ار یو د قتل اراده ده په دې اراده به د دوړه جهنم تزي. انی اخاف الله بشک د یریګم د الله تعالی نه دې ځکه وي چې څه کمزوریم نیمه بوزدلم نیمه او معذورم نیمه خدای الله نه یریګم ځکه ستاسو د قتل اراده نه کومه. انی اخاف الله بشک د یریګم د الله تعالی نه ان رب العالمین چې پروردگار د عالمونو دی. کله الله یره نبی نو بیا بس تاسو مخ کې شی ومه لیکن یو تنبیه وکړه قابل ته الله نه یریګا کتا کې د الله تعالی خوف هی نه چری بم دا کارونه کې نو کافی دی. کچره تر او غت کی ما ته تلاش پلو د پاره دی چې قتل کی مال را نیم ز بالکل وګدون کې خپل ناس تا طرف ته د پاره دی چې قتل کم تعالی را بشک د یریګم د الله تعالی نه چې پروردگار د عالمونو دی. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. إني أريد بشك ذا إرادة لرم أن ددي خبري تبوء چتواپس شي باسمي واسمك فگناه زما سرا فگناه خپل سرا فتكون من أصحاب النار پس شیبتو د خاوندانو دورنا وذلك جزاء الظالمين او دا بدد ظالمانو دا. فطوعت له نفسه پس آسان کرو در پار نفس ددو قتل اخیه وجل درور خپل فقتله پس دے قتل کو فاصبح من الخاسرین پس دی اگرزی دتاوانیانونا. فبعث اللہ غرابا پس راولگو اللہ تعالی یو کارغو یبحث فی الارض چکنستلی کول پزمکا کی لیوریہو دپارا دی چدا کارغو خیدتا کیف یواری چی سرنگ بدی پٹوی سوءت اخی لاش درور خپل. قالو ویدو یا ویلتا ای افسوس ما باندی اعجزتو ایز عاجز شم اند دی خبرنا اکون مثل هذا الغراب چیز شویم پشاند دی کارغو فاواری سوءت اخی پس ما پټکړوي لاش درور خپل. فاصبح من النادمین پس دی وګرځیدو د ندامت کوونکو نه. په دې آیتونو کې د قابیل د حابیل د قتل واقعه بیانېږي. حابیل چې کله په خپل ورور باندې پوه شو چې دی ما وجني هغه ته نصیحتونه وکړو د الله د یری ترغیب ورته ورکړو د الله نه ویریږه او کته ما قتل کې نو خپل ګناه به مو ګټي زما ګناه به په سر باندې والی او ته به ګورې د جهنمیانو نشي. او زه هیڅ قسمه مزاحمت نه کوم کته نو وجني نو زه اقدامم نه کوم دفاعم نه کوم او څه قسمه مزاحمت ستا مقابله کې نه کوم.
پکار خدای چې قابیل نرم اړې نرم شوی وي او ضرور د قتل نه اراده ختم کړی وي، لیکن هغه روی لګي د خپل رور یې قتل کو. آدم علیه السلام راغی حج له، هغه زمانه کې حج باندې به پوره زمانه لګېده، حج باندې یو میاشت او 2 میاشتې نه کال به لګېدو، سیوا ټایم به لګېدو. پیدل سفر وی، یو سړی به چې راتو 6 میاشتې او په راتلو کې 6 میاشتې تلو کې. آدم علیه السلام راغی حج له او شاته قابیل او حابیل پاتې شو. نور کام قبیله نسب و خاندان هونه. حابیل به بیزی سرولې، قابیل زمیدارو. نو حابیل چې دی ورځ بیزی سرولې او د غر په منځ کې ودو، او قابیل راغی او د حابیل سر له یو غټه او مضبوطه ګټه روبغوله چې په هغې سره د حابیل سر مات شو. دا چل وتم شیطان خو چې دا انسان به څنګه وجنې، ځکه دې نه مخکې چا انسان بل انسان وجلو، دا خو لومړني انسانان دي. شیطان ورته راغی او رولګېد او بل کارغه یې مړ کو. شیطان د کارغه په شکل کې راغی او بل کارغه یې مړ کو، یعنې هغه سر له ګټه روبغوله. نو چل یې وښو قابیل ته، نو قابیل هم دغه کار وکړو. دې مرګ سره د قابیل چې رنګ تور شو د مخو. او مفسرین حضرات وی روح البیان لیکلی دی چې دا د منګل ورځ وه، د 15مې په ورځ دا کار وشو. دې ته عربی کې یوم الثلاثا وي، د 15مې ورځ ته. د 15مې د ورځ په ورځ دا کار ده وکړو. تفسیر قرطبي لیکلی دی د نبی علیه السلام نه د 15مې د ورځ باره کې تپوس وي دا ورځ څنګه ده. نبی علیه السلام ښکلې ورځ نه ده، یوم الدم دا د وینې ورځ ده. او بیا وفرمایل چې فیه په دې ورځ کې حازت حواء، بیبي حوا علیه السلام ته چې کومه بیماري راغلې وه د هغې شوروم د دې ورځ باندې وشوه. وفیه قتل ابن آدم اخاه، او د 15مې په ورځ باندې د آدم علیه السلام زوی رولګېد او خپل ورور یې قتل کو. نو دا ورځ د وینې ده، په دې ورځ باندې د انسان قتل شو. د دې قتل نه مخکې په ځمکه باندې ناشنا کیفیت و، په ونو کې ازغي نه و، په اوبو کې تریخوالی نه و، او اوبه تورې نه وې، او دارنګې دا میوې چې دې کې خرابېدلو او تریخوالی نه و، او ځمکه مزیداره تکه سپینه وه. خو چې څنګه ناحق وینه او د ظلم وینه ځمکې له لاړه. روح البیان لیکلی دی چې په دې سره واشتاق الشجر، په ونو کې ازغي راوختلو، وتغیرت الاطعمة، د میوو رنګونه خراب شو، څه خراب شي، څه زیړې شوې، او څه ترخې شوې، او څه سخان شوې. او وخمدت الفواکه، او میوې کې تریخوالی پیدا شو. وامر الماء، او بچرې ترخې شوې، پای کې مالګینه خوند پیدا شو. واغبرت الارض، دا ځمکه ډېره ښکلې سپینه وه، مزیداره وه، دام ګردالو شوه، خاورینکه شوه. د دې نه مخکې دا حیوانات او دا مرغۍ ټولې به یو ځای اوسېدل به. دا د ځنګلي ځناورو دا مرغۍ چې بر الوځي دا خبرې نه وې، ټول هر څه یو ځای په ځمکه اوسېدل به. کله چې دا وینه په ځمکه پرېوته نو په دې سره مرغۍ بره والوتې، اوس یې قطع نه راځي. او دا ځنګلي ځناور ځنګل ته لاړو او صحرا ته لړلو، هغې اوس آبادۍ ته نه راځي. د دې نه مخکې ډېر امن و امانو، دا چې لومبنی وینه راغله ځمکې باندې. آدم علیه السلام دلته حج کې و، چې دې کې ناڅاپه یې چې وکتل د عالم نقشه بدله شوه، چې د اوبو رنګ بدل شو، د ځمکې کیفیت بدل شو، په ونو کې ازغي ښکاره شو. نو آدم علیه السلام وایي چې په ځمکه څه حادثه شوې ده، څه چل شوی دی چې دا هر څه بدل شو. دا یي چې کله انسان په ځمکه باندې کېږي نو برکتونه ښکاره کېږي، او کله چې ظلم و ستم په ځمکه شروع شي نو دای بې برکتۍ پیدا کېږي.
امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب تاریخ الخلفاء پای کې لیکلي دي چې کله عمر بن عبدالعزیز سے په کوم ورځ باندې وفات شو نو په دا ورځ باندې زمری رو لګېدو په بیزي باندې حمله وکړه نو یو شپونکي وویل چې نن امیر المؤمنین وفات شوی دی حالانکه دې کوم ځای کې امیر المؤمنین کوم ځای کې وي نه وي تر اوسه پورې دې زمري چې ته په دې بیزي باندې حمله نه راکړې په دې 2 کاله کې دی به د یو چیني نه د یو نیر نه به وبس کړي دیو بل ته سنوي دغه بادشاہ عادل دی دای عادل اثر په دې زناور باندې شوی دی او چې هغه وفات شونه بس خبر ختمه ده نو دا لومړنۍ نشانی ده نو دا بے برکتی په دې سر راشي آدم علی السلام په حادثه شوی ده دا قابیل رنگ چې هغه تور شو روح المانی لیکلی دی یا کلی کار پرې خودو سروالی بروالی ګرځېدو بیا بلخپې د دې وجنه دا قاتل چې کله ظلمن قتلو کی یو بے گناہ انسان قتل کی تاسو ګوره باتریا ګرځي هغه اوسان یې خطا شي چې سی وکړو څنګه وکړو سم لیونی ونتی شي نه صافه شروع کې تراکت ډیر آسان ښکاری خو چې وینا توی کی کنه یکدم چر نقشه بدل شي بیا نو قابل هم دا کیفیت راغی او بیا چل نو ورته چې د سره وسو کما دی حابیل سره روح المانی لیکلی دی نور مفسرین حضراتو چې سلوی خورځي ګرځاو چې وسره وسو کم او یا یو کال پورې وسبن بنا ول نه ورته چې دې څنګه د سره دفن کما که حیواناتو ته ورزو مکه سو سره کما څکر دینه مخکې مر کم ځای شوی د هړمبني انسان مړ شو دینه مخکې هڅو کې انسان مړ شوی نه لري د تکفین او د تدفین چې مړی له غسل ورکې کفن به ورکې قبر بوله کني خخې به جنازه به کې د خبر الله کم ځای وي د هړمبني انسان مړ شوی بیا چې کله الله تعالی رحم وکړو کرم وکړو نو الله تعالی آیت کې دې طرف ته اشاره ده دې ناس ته پریشان و چې خدای دا بس کیږي وسو چې دې کې یو کارغه راغی او بل کارغه سره جنگ شو یا دا حقیقت کې کارغانو او یادا چې دا ملائکو خود ته چل خو نو کارغه رو لګې دو اول کارغه ملکو او بیا دغه تاسو قتلو د خدا خیالو چې دا کیسه ما تخی په دې په سوچ کې تلوم د کارغانو ته فکر شو او بیا هغه په خپل محوک باندې او په پنجو باندې زیو کنستو کندو کنستا او دا مل کارغه په سر باندې ته ورزو او بیا په وزرو باندې او په خپل باندې هر طرف ته خوري واچولې هغه په خورو کې پټ شو نو بس الحديث بالحديث یذکر یو خبر سره انسان ته بل خبر را یاد شي ته دې ته خیال شو چې دا هم حیوان دی او دم د خپل رورو یا خوري قتل کړدار کارغه او هغه خورو کې پټ کو د نظر نه پناه شو زبم داسې حکم د سره بدم دا شانو حابیل چې نه حق کو آدم علیہ السلام چې واپس راغی د قابیل نه تاسو کو رور دې شهابیلو دغه ول انکار کو به اقرار کو چې دا چل شوی دی خیر دی بیا روح المانی کې دیو تختې دو او دی لړ یمن ته په یمن کې علاقه عدن دی عدن ته رسیدو الته ابلیس بیا راغی خبري داستا ضرور قرباني چې قبول شو دي سوا جوا دا اور چې راغلو دا هغه قرباني خړلې و وی دا غي وجدا چې د دور بندگی عبادت وکړو دا اور د معبود او اور خوشاله کړو تا ورته چې سجدنه د لګولې بندگی دین نه کړی نو هغه چې د اور بندگی کوله نو اور راغی دا هغه یو خوړو او ته دغه شان پاتې شوې نو تم دا اور خوشاله کنستا کاروم داسې کیږي ظالم په بل ګناه باندې مبتلا شو نو د اور عبادت او بندگی شروع کړه د دک وهنه د اور او د غیر الله بندگی شروع شو روح المانی دا خبر لیکلی دا بیا لیکي دي دا معلومه شو چې لکه څنګه حدیث کې راځي چې کله یو انسان بی ګناه قتل شي د دې قتل یو ګناه په قابل باندې چوری کیږي نو دارنګ د غیر الله سونه عبادت چې کیږي او دا اور سونه بندگی چې کې د دې بنیادم دي سرکوزي خو درې چې دا کار د شروع کو نو لہذا چې څومره د غیر الله بندگی کیږي دا غي برابر ګنام د باندې چوری کیږي د بیا الته کې نسل د شروع شو
په یمن کې او الله تعالی آدم علیه السلام لا آدم علیه السلام روح المانی وی چې سل کاله وجړلو په دې خبره باندې چې کله د 130 سال شو آدم علیه السلام نو په دې یسل کالو کې آدم علیه السلام خندان رکړي نو فرشتہ تراله وی حیاک الله یا آدم و بیاک وی الله تعالی د زیب بدله کې بل زوی درکو نو دوه اندلو دا شیس علیہ السلام دته هبت الله وی هبت الله تحفه د الله تعالی هبه تحفه توي نو هبت الله ان هبه من الله دا د الله رترنه یو تحفه وا چې آدم علیہ السلام ته ورکړې شو لہذا آدم علیہ السلام ته الله تعالی شیس علیہ السلام ورکو او دا د آدم علیہ السلام بیا خلیفہ او نائب شو آدم علیہ السلام چې وفات کېدو د دې وصیت کړو خپل اولاد ته چې تاسو به انت قابل سره غم هادي نه کوئ اس قسمه تعلق به سره نه ساتئ بس هغه تک یمن کې آباد شو او دلته کې د آدم علیہ السلام نسل دلته آباد شو آدم علیہ السلام چې وفات کېدو نو 40,000 اولاد او وصی کړ وصی رسیدلو ابن عساکر رحمه الله دا تاریخ د تاریخ مدینه دمشق اتیا جلد کې دی دای په وم جلد کې ډېر ناشنا واقعات لیکي د آدم علی السلام بارک سره پاسه 300 صفحې تفصیلی لیکل دي آی کې لیکل چې کله د آدم علی السلام د وفات ټیم راغی نو آدم علی السلام دا وی چې زما جنتی میوه ته مړ کیږي جنتی میوه دا انار دی بیمال انار وروړي نو زامنه ګرځیدل چې چتن ول انار را پیدا کو نه روانو فرشتي را روانې وي جبرئیل علیہ السلام او نور فرشتي وي او هغه سره بیلچې وي کودالې وي آدم علیہ السلام د زامن نه تفوس کې څه کوي وی زمونږ خپلار زمونږ د جنتی میوه طلب کړی وی راځي دا ټایم نږدې ری د میوه ټایم نشته دی را روان شو فرشتي مخکې را رسیدي چې کله آدم علیہ السلام له فرشتي را نو بیبي حوا علیہ السلام چې فرشتو ته وکتل اندي خو یو بل پیجندو لکه چې فرشتو آدم علیہ السلام بیبي حوا جنت کې وخت تیر کړو نو بیبي حوا علیہ السلام فورا آدم علیہ السلام ته را نږدې شو آدم علیہ السلام ته الیک انی اغه زمانہ ستا د لاس خو جنت نه راغلی ما او دې فرشتو نه لری شي ما کتاره ته نو چې دا میوه خرما بولی خړلې و و سره بیا خپل را دي دا فرشتي واپس را لې چې پرې چې زم سره خیر د آدم علیہ السلام نه فرشتو روح واغستو بیا د آدم علیہ السلام زامن وتا او اولاد ته فرشتو جبرئیل علیہ السلام وي آدم علیہ السلام له غسل فرشتو ور کړی دی او آدم علیہ السلام ته کفن فرشتو ورکو او جنازه په جبرئیل علیہ السلام وکړه او باقاعده روایت کې دي سلور تکبیر په جبرئیل علیہ السلام وي او بیا فرشتو د آدم علیہ السلام د پر قبر وکنستو والحدو له د آدم علیہ السلام د پر لحد تیار کو او آدم علیہ السلام فرشتو قبر تکوس کو او بیا فرشتو قبر برابر کو او بیا جبرئیل علیہ السلام د آدم علیہ السلام اولاد ته وی چې دې ته وګورئ هذه سنت موتاکم تاسو به خپل مړو سره دغه طریقه کوي چې کومه طریقه مونږ تاسو پلار سره وکړه دا د مړی دا چې کوم د خولو کوم طریقه را دا چې څنګه کو دا هغه د آدم علیہ السلام د زمانه ترتیب را روان دي او بیا آدم علیہ السلام مسجد خیف چې دی دا مکه مکرمه کې مسجد دی مسجد خیف الته کې د آدم علیہ السلام تدفین او قبر برابر شو انی اریدو بشک دا اراده لرم دا حابیل قابل ته وي چې تما وجه نو ټیک تا زه مزاحمت نکوم اقدام د قتل نکوم انی اریدو بشک دا اراده لرم انت بوآ دا چې تو واپس شي با یبو اصل معنی لازم کېدل دي چې سیاسي بل څه لازم شون خلی دې طریقې با یبو دیو جن معنی کېږي اخته کېدل خلک یې سپکه هر اخته شوی دا څه خبر تا باندې راغلی ده نو با یبو سره لازم معنی واپس کېدل دي تبو چې تو واپس شي
یا بل معنا تبوء چې ته اخته شي باسمي زما په ګناه سره، زما ګناه دا ته چې ما ووجنې دا ډېر غټ ګناه نه دی، دا ګناه وستا باندې لازم شي او په دې ګناه سره به ته واپس شي، الله ته به واپس کېږي. و اسمک او په ګناه خپل سره، خپل ګناه څه دی؟ دا د قتل نه مخکې چې څومره ګناهونه تا وکړو د الله په فیصلو باندې راضي کېږي نه، د آدم علیه السلام خبره نه مني، کم شریعت ته د هغې خبره ته نه مني، ستا خور سره نکاح ټیک نه دی، ته د خپلې خور سره نکاح کومه، حسد دې وکړو ما سره، د الله په تقسیم باندې خفه یې، الله ستا قرباني قبول نه کړه، بیا هم ته توبه طیب کېږي نه او لګیا یې اقدام قتل کې. دا ټول ګناهونه دي، د قتل اراده کول او د قتل اسباب اختیارول دا ټول ګناهونه دي، ای ټول ګناهونه سره به ته واپس کېږي به. و اسمک په ګناه خپل سره چې دې سره ته واپس شي، تا ته به څوک هارونه خو نه چې نه به ته ډالۍ اچي، فتکون من اصحاب النار، پس شي به ته د خاوندانو د اور نه. اصحاب جمع د صاحب ده، صاحب ملګري ته وي، ته به د اور ملګری شي، ملګری همیشه ملګری سره یو ځای وي د شپې او د ورځې، نو اور به تا سره یو ځای، ته به اور سره یو ځای، ته به جهنمي شي. وذلک جزاء الظالمین، او دا بدله د ظالمانو ده چې څوک هم ظلم وکړي دا بدله به ورته میلاویږي. دا خبرې د کوم ځای زده کړې وې؟ حابیلو د آدم علیه السلام نه زده کړي دي که نه؟ د پیغمبر زوی همغه د پیغمبر د نبوت آثار به ده کې موجود دي، هغه علم به ده کې موجود دي. څونه ښکلې نصیحت یې ورته وکړو، مقصد دا و چې دی د خپلې ارادې نه منې شي، خو ازلي بدبخته و، نو فطوعت له نفسه. قرآن کریم صرف دا ونه چې دی قتل کو، قرآن کریم چې کوم الفاظ راوړي دي که نه څه ناشنا چانټي د الفاظو یې کړې ده، وي دومره ګران کارو او دومره غټ ګناه چې په دنیا کې داسې ګناه لا تر اوسه پورې چته شوی نه دی، دومره غټ کار هم دته آسان شو دې قابل ته. د دې دومره ترغیبونو، د دې دومره د الله نه د یارولو، د دې دومره دمکو باوجود په ده کې رحم رانغی، نو فطوعت له نفسه، دره نفس چې دی که نه دره خواهشو دا په ده باندې غالب شو او دا دومره لوی ګناه دته آسان شو. دا فطوعت له نفسه دا مفهوم ادا کی، فطوعت پس آسان شو دته. طوعه دې ته وایي چې ستا دا نفس تا ته یو ګران کار آسان کی، نو فطوعت له نفسه پس آسان که در پاره نفس ددو، یا آماده که در پاره نفس ددو، یا هسته که در پاره نفسه نفس ددو، د دې نفس لپاره دا ګران کار هسته وتم کو، آسانی وتم کو. ممکن ده چې شیطان ته ویلي څه خبره ده سړیا او دا ستا خپل حق دی او د توبه وباسي او د پلار دی پیغمبر دی، زه څه خبره ده سړیا څه چې به وشي، پلار دی الله پاک پلانکې ګناه معاف کو، دا به تا ته معاف کېدي. شیطان دا خبرې کېدي شي ورته کړي، ځکه شیطان هم دغه دلایل نور خو د سره څه نشته، خو د ګناه د هسته کولو همدغه طریقې لري، شیطان به ورته دا ویلي وي. نفسه نفس ددو، قتل اخیه وجل درور خپلو، فقتله نو پس د قتل کا غلرا، فاصبح من الخاسرین پس دی وګرځي د تاوانیانو نه. بس چې قتل یې څنګه وکړو نو قتل سره تاوانی شو، د دنیا په اعتبار سره مو د آخرت په اعتبار سره مو. دنیا کې دا چې مخ ډېر سپین و د مخکې نه ډېر ښکلی و، لیکن د قتل سره مخ مکمل تور شو، عقل یې کار پرېښودو، لکه د لیوانو سروالي بروالی ګرځېدو. دی خو د دنیا سزا وه او د آخرت سزا خو قرآن کریم بیاني. فاصبح من الخاسرین په دې وګرځېد تاوانیانو نه. فبعث الله او په دې قتل سره روح البیان لیکلی دی چې ور ورځې زلزله راله، په ځمکه باندې ور ورځې زلزله وه. وی لما قتل ابن آدم اخاه رجفت الارض بما عليها 7 ایام، ور ورځې په ځمکه باندې زلزله وه. او دا ممکن ده په 313 هجری کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه 300 کال بعد امام علامہ ذهبی صاحب کتاب دی الغبر فیما بقیه من الخبر کې لیکلی دی چې په ملک شام کې زلزله راغلی وه او 3 ورځې هغه زلزله وه، 3 غنټې مسلسل هغه زلزله وه او دومره خطرناکه زلزله وه چې په هغه زمانه کې 40,000 کسان په یو ځای کې هغه شهیدان شو. دا زلزلې دنیا کې راغلي دي.
نو وروځي زلزله د آدم علی السلام د زی په قتل باندې رااله ځکه ظلم چې دا ناشناس دی. فبعث الله غرابا پس الله تعالی راولېږو غرابا یو کارغو یبحث فی الارض بحث یبحث ځمکه کنستلو ته وي دا چې انسان سره لور وي یا چخچی وي یا بل څه د ځمکه رو کني دې ته لګي بحث یبحث فی الارض. نو کارغه په خپل مخو کې سره ځمکه کنستا یبحث کنستل کول په الارض په ځمکه کې خدا کنستل کارغه ولې کولو لیوریهو د پاره دی چې دا کارغه وخی دتا کیف یواری انسان د حیواناتو نم سبق زده کی دا انسان د پاره قتل وی غور فکر سره چې انسان د حیواناتو نم سبق زده کی د سپینه وفاداری زده کا دا وفادار ده کې وفاداری راولا دا رنګ نور حیواناتو کې چا کې عجزی ده چا کې همت ته چا کې سری چا کې سو یہ تا ګوره دینه د صفات ځان کې راولا لیوریهو د پاره دی چې دا کارغه وخی دتا د قابیل تا کیف یواری چې سرنګ بدی پټوي وارا یواری موارات منه پټولو سوءت اخی سوءتن اصل کې شرمګاه توي شرمګاه هو د شرم ځای سوءتن اصل کې هغه ځای ته وي چې ته قتل انسان نه خوخي بد غني هغه ځکه دا شرمګاه د کنایي الفاظ دي خدلته مراد نه جسد دی او لاش دی سوءت اخیه انسان چې مرشي دا ټول بدن یې شرمګاه شي ټول بدن به پټ ساتي بیا دا یندا مړی چره دا ټول مکمل پټي خپې هم پټي وي سر هم پټ وي صرف دا مخ ول احکار کې د لیدو لپاره بیا لغم پټ کی که دا ټول بدن پټول پکار دي نو سوءت اخیه اغلاش ضرور خپلو او جسد ضرور خپلو قال ویدو یا ویلتا اے افسوس ته پما باندې عجزت اذا عجز شما دا حمله استفهام دا آیا ذا عجز شما ان اكون دا چې شوم زو مثل هذا الغراب پشان د دې کارغو دې دې کارغه پشان ته شما دا الله تعالی کارغان ولې رولې غلو نور لګ حیوانات او فرشتي نه راته در اکار ډېر خپل کې چې فرشتي دل راتلي پدې حیواناتو کې دا کارغه چې دارنګ نه تور دي دم دا غلط کارو کو نامناسب ناروا کار کړي الله تعالی در فعل مطابق در پر حیوان رولې کو چې تا وګوره بل دا کارغه کار سری مردار خړلو ظالم تم مردار خرینو د سره پر سکه دنیا کې چې همیشه فساد شوره زر زن او زمینو بنیاد امدک کوي یا سروي زر سرو توي او زن زنانو توي او زمین زمکه توي پزمکه لګیاره رور ضرور وینه توي د خزر پر لګیاره خلق سکی لګیاره یو بل وجني بنیاد امدک کوي او یا د مال لپاره د دې درو دا بنیادی وی چې تم قتل کیږي وګوره بنیاد به درې خبرې وي یا به د مال مسله وي یا به د زمکه مسله وي او یا به د زنانه مسله وي دلته دا کارو شو زنانه باندې باندې قتل شو توره وکړ غټ کار وکړو فواریا فزب پټ ما پټ کړي وې سو اتاخي اغلاش دروخ پلو یره دې کارغنم لاندې شوم نه کارغن هلا کارو هلا بیام خره زناور ته دا ډیر خکتای چې تا کې دون غلط کار دی وکړو دون عقل ما کې نو چې ما د خپل رور پټ کړي وې حق کړي مې وې فاصبح من النادمین دا مسلم دا چې یو انسان مرشي دی په خورو کې خخېبا دی به دفن کېبا دی به سوزیم نه دی به کندې تم نه ورځي دی به بوتم نه ورځي دلو باقاعده قبر وکني قبر به دونه کني چې بدی پکې صرف پټ شي دانه چې خامخا د سړی برابر کند بکني یا دومره حقته چې بس دراوتو خطر نه دی په خپل نه روزي او چې ته حیوان او چې ته دا زناور او چتا سپیا بل ساعت نقصان ان لاش به حرمتي ونه کې دونه به حقته کې نو کاغه د نامې برابر شي مناسب دی نو دا خول دا واقع د مړی حق دی کچره چا یو مړی حق نه کو دا شان ورزو ټول بګوننګاری قران کریم فاماته فاکبره الله دې قبر ته داخل کو د انسان امتیاز د خصوصیت ته حاکم په مستدرک کې روایت نقل کړی دی نبی علیہ السلام بچ پلارتو یو صحابي وی چې نبی علیہ السلام چرته دی او مشرک لاش ولیدو ایماته دا شبخخ کا نو کافر او د مشرک لاش بم دغه شان نه ورځي هغه په یو کنده کې به خخې به خور او پر پاسړي د انسان نته
بلکې د انسان د بدن نه هر یو جز چې پریوتو، هر یو جو که ویختري که نوکونه دي او که د بدن بله ټوکړه ده، دا به داسې نه غورځوي به، دا به خاورو کې خښې به، دا خاورې عدي دا امانت دی ته حواله کړه. دا انسان د بدن احترام او تقدس دی، ای به داسې نه غورځي. نو دا خاورو کې خښول دا د مړي حق دی. دلته کې مت الله تعالی وایي داسې خښ کړه سوءة اخي هغه لاش د خپل ورورو فاصبح من النادمین په دې وګرځي د پیمانتیا کوونکو نه. نادمین جمع وروړه ولې نور خلکو دا کار چې ته کړی دی خو منی ګناه په ځمکه دا وشو، دا مبالغه ده، گویا کې تمامي دنیا دا غلط کار کړی، دومره ګناه د په سر باندې واغستو. من النادمین د پیمانتیا کوونکو نه. دا په دې قطر باندې نه خپه، په دې خپل کمکلتوب باندې خبره چې در کارانه ملاندې شوم چې ما کې دون عقل نو دا نه چې غنې توبه وباسلې ده. بېشکه زه اراده لرم دا چې ته واپس شي په ګناه زما سره، په ګناه خپل سره، پس شي به تر خاوندانو د اور نه، و دا بدره ظالمانو ده. پس ښایسته که دره پر نفس ده دو وجل درور خپلو، پس قتل یې کړه هغه لره په دې وګرځي د تاوانیانو نه. الله تعالی راولېږه یو کارغه لره چې کنستل یې کول په ځمکه کې دپاره دی چې وښي دته چې څرنګې به پټوي لاش درور خپلو. وایي دا ای افسوس دی ما باندې، زه عاجزه شوم دا چې د شی هم په شان د دې کارغو، پس ما پټ کړی وی لاش درور خپلو په دې وګرځي د پیمانتیا کوونکو نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك ددي وجنا كتبنا من فرض کړو على بني إسرائيل وبني إسرائيل باندې أنه چې بشک شان دادې من قتل نفسا چا چې قتل کو یو نفس لرا بغیر نفس بغیر د وجلو د یو نفسنا او فساد یا بغیر د فسادنا فی الارض پزمکه کی فکأنما قتل الناس جميعا پس گویا کی دو قتل کلو خلق ټولو لرا ومن احیاها او چا چې ژوندي وساتلو د نفس لرا فکأنما احیا الناس جميعا پس گویا کې دو ژوندي وساتل خلق ټول. ولقد جاءتهم او یقینا راغلیو دیتا رسولنا پیغمبران زمونږه بالبینات فواضح دلائل سرا ثم ان کثیرا منهم بیا بیشک ډیر د دینا بعد ذلك پس د دې خبرنا فی الارض پزمکه کې لمسرفون خامخا دی د حدنا تجاوز کوونکیو. آیت مبارکه کې د انسان د احترام بیان دی چې الله تعالی په دې کائنات کې انسان ته ډېر لوی مرتبه او مقام او احترام ورکړی دی. د انسان دا نفس او دا جانو دا داسې معمولی او بیکار نه لري چې بغیر د سوجنا او بغیر د سټو سوزر نه د دوینه توی کړی شي. د انسان دا نفس دا ډېر عزتمند دی، الله په نظر کې ډېر محترم دی. د دې نفس وجل بغیر د سوجنا دا معمولی ګناه نه دی، دا دومره لوی ګناه دی چې گویا کې تمامي دنیا تمام انسانیت د قتل کو. دا یو نفس وجل الله په نظر کې دومره لوی ګناه او دومره لوی جرأت دی چې تمام انسانیت قتل سردا برابر دی. او دارنګې د یو نفس ژوندی ساتل او بچ کولو دې د مرګ نه بچ کول دا داسې شو چې تا تمامي دنیا انسانیت بچ کو. انسان د الله په نظر کې دومره محترم دی. الله تعالی په دې آیت کې مبارکه کې موږ ته د انساني جسم
عظمت او احترام بیانی. دا مخکې چې کومه واقعه وشوه چې قابیل ولګېد او حابیل یې قتل کو، نو دا د الله په نزد دومره لوی جرم دی او دومره لوی ګناه دی چې الله تعالی دا خبره په تمامو شریعتونو کې دا فرض کړه، ویلي کړه. په هر یو شریعت کې دا خبره موجود ده چې د یو انسان دا قتل او وجل بغیر د څه عذر نه او بغیر د څه ګناه نه او بغیر د څه وجې نه، دا وګوره یو نفس نی، دا تمام انسانیت قتل دی. او د یو انسان د قتل نه بچ کولو، د نقصان نه بچ کولو، دا د یو انسان بچ کول نه دي، دا تمام انسانیت بچ کول دي. دا په هر یو شریعت کې دا خبره موجود وه، خو چې بني اسرائیلو ته خاص طور دا خبره کړې وه، لیکن بني اسرائیل په دې خپل عهد باندې قایم نشو، هغې د قتل نه منې نشو. دا قتلونه هغې ډېر کړي دي، تر دې چې پاک خلک چې پیغمبران دي د هغې د وجلو نه او د قتل نه منې نشو. پیغمبران یې وجل او پیغمبران یې قتل کړلو. د یو عام انسان بغیر د ګناه نه وجل لوی ګناه دی. قرآن خو یو عام انسان یادي، د یو بې ګناه عام انسان وجل داسې شو، تمام انسانیت وجل او قتل شو. نو بیا راشه د الله یو ولی او یو پیغمبر چې پیغمبر انتهایی معصومی، د پیغمبر نه ګناه کم ځای کېږي، نو قتل خو لا ډېره لویه خبره ده. او د پیغمبر بیا وجل څونه لوی ګناه به وي، لیکن دی پیغمبرانو موجل یو نه دوه نه ډېرو. دا زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام لوی لوی انبیا دي، دا دی وجلی دي. اولیاء کرام او نیکان خلک وجلی دي. بنی اسرائیلو کې دا روایت را روان دی، د نبی علیه السلام د قتل منصوبې جوړې کړي دي، دی خو خپل وس کړی دی، او الله تعالی د نبی علیه السلام حفاظت کړی دی، هغه الله تعالی بچ وساتلو. دا قتل چې دی دا د الله تعالی په نزد دومره لوی ګناه دی چې نبی علیه السلام فرمایي، برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام دا ارشاد فرمایو، لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل مؤمن بغیر حق. د یو انسان بی گناہ ظلمن قتل چره، ظلم څه دی چې بی گناہ دی وجو، نو د یو انسان بغیر د گناہ نه وجل دا داسې دی چې الله تعالی دنیا دا روانول آسان دی او آسان کار ورته ښکاري، دا ورته دومره لوی خبره نه ښکاري، خو د یو انسان وجل دا د دنیا د روانول نه لوی جرم دی. لزوال الدنیا اهون علی الله، د دنیا د روانول او تباه کول الله ته ډېر آسان دي، خو د یو انسان وجل د الله په نزد دومره لوی جرم دی. ابن ماجه کې دا روایت دی. بل روایت کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د انسان وجل ډېره لویه خبره ده. که چا د یو انسان په وجلو کې صرف یو خبره وکړه، تا نه ګزار کړی دی، نه دې توره اوچته کړې ده، نه دې سړی وجلی، صرف یو خبره دې وکړه، د یو خبرې چې ظلمني د هغې څونه لوی ګناه دی. نو نبی علیه السلام فرمایي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کی د نبی علیہ السلام نه، وی من اعانا علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمه، وی چا چې د یو انسان په قتل کې صرف یو خبره وکړه، امداد وکړو، مشورې ورکړه، منصوبه بندي وکړه او سهولتکاری وکړه ورسره، دا ټول په اعانه کې راځي او د یو انسان بی ګناه قتل دی. نو نبی علیہ السلام فرمایي، لقی الله عز وجل مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله. دا انسان چې د یو خبره صرف کړی دا، امداد کړی دی، دې سبا قیامت کې چې راځي الله په ډېر سخت غوسه او د ده دواړو سترګو منځ کې به دا خبره لیکل شي، آیس من رحمت الله، دې د الله د رحمت نه ډېر لرې دی، یعنې په ده د الله تعالی رحمت او مهرباني نشته، ځکه د یو انسان په وجلو کې مدد کړی دی، خبرې کړې ده، مشورې ورکړې ده. دا دومره خبره کول الله په نزد دومره لوی جرم دی، بیا قتل کول دا به څونه لوی جرم وي. بل روایت کې نبی علیہ السلام څه عجیبه خبره وکړه. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام دا خبره وکړه، وی لو ان الثقلین اجتمعوا
وی کدا تمامي دنیا د انسانانو او دا جناتو سره یوځای شي، ثقلین انسانان او جناتو ته وي. تمامي دنیا انسانان 8 ارب انسانانو او جنات په دنیا کې د انسانانو نه 9 ګنا سیوای. چې انسانان 8 ارب شو نو جنات بیا په 8 کې 9 کې ضرب ورکې 8 نو تقریبا 163 ارب دی بیا جنات کا. یعنی دا دومره خلق چې راجم شي د یو انسان په قتل کې. ولو ان الثقلین اجتمعوا على قتل مؤمن، د یو مؤمن په قتل باندې دومره خلق راجم شو، نو د یو انسان په قتل کې بدون خلق څنګه جمع کیږي؟ او که یو کلم را پاسې نه او په وال باندې ملکی. او مطلب څه دی؟ د ټولو رائے مشوره په دې اتفاق په دې چې دا سړی قتل کې، ټولو ذهن دا دی، مشورې دا ور کړی دا، اتفاق په دې کړی، حاصل حامل او کړی دی، لیکن دا انسان بی ګناه دی. د بی ګناه انسان په قتل کې تمامي دنیا انسانان او جنات یوځای شوي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لأکبهم الله یوم القیامت علی وجوههم فی النار. الله تعالی به د یو انسان د وجنا دا تمامي دنیا انسانانو سره د جناتو پر مخې جهنم ته داخلي وا. لأکبهم الله، اکب به دګي پر مخې راکاګلو، لکه دا یو مردار چې انسان راکاږي، مردار سپیش یا بل شو نه پر مخې راکاږي، الله به دا تمام خلق او جهنم ته پر مخې راکاږي. حالانکه قتل به یو تن او 2 کسانو کړی وي، خدا نور په سر پکې شریک شوی دي. دا دومره لوی جرم دی، دومره لوی ګناه دی. انسان دومره معمولی نه دی. د دې انسان د پیدایش پر الله څومره نظام چلولې دی. دا انسان چې داسې په هوا کې نه راغلی، دا د الله تعالی مخلوق ته، د الله کوم بدا. الله تعالی ته چا قرآن کا بتا ته خوشحالي کی با سبا کی تاسرا. دا انسان د الله تعالی د رحمت یو منظر دی، نظاره ده، او دی ودا سے وجد کیږي با د قیامت پر ورځ باندې با مقتول چې دی، د مقتول سر به د مړی نه کټ شوی او دا په دې ګس لاس کې د خپل سر نیسلی وي او دا نه به ویني ساسي او دا جسم بر رواني تش بغیر د سر نه، لکه سر به په دې ګس لاس کې نیسلی او دا خې لاس به د قاتل په گریوان کې وي او دی به د محشر په میدان کې را روان کړی وي او د الله تعالی په دربار کې مخ ته به ودري. دا خو بالکل بغیر د گواهان نه، دا خو جرم دی. یعنی وینه د ان اساس نه گواهانو ته ضرورت نشته دی. او قاتل مقتول وکا الله تعالی ته یا الله یا رب اسئل هدن تپوسو کا بما قتلنی، ما څه جرم کړو د سوجنه وجلوما. دا سه منظر کې ودا قاتل پیش کیږي د الله تعالی په دربار کې او د قیامت پرځ باندې با په معاملاتو کې چړمبني تپوس وکیږي او لمبني حساب کتاب وکیږي، نه به د قتل حساب کتاب کیږي. لکه څنګه چې په عبادتو کې لمبني د موز بارک حساب کتاب وکیږي، نو دا رنګ په دین معاملاتو کې او په دې مسلو کې با لمبني حساب کتاب د قتل وکیږي. نو دا قتل دار تمام انسانیت قتل دی. آیت مبارکه کې ډېر په ناشنا انداز کې د انسان احترام بیان شوی، د قتل مذمت بیان شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دنیا کې چې یو قتلم کیږي ظلمن کیږي، ولا تقتل نفس ظلما، یو انسان بے گناہ چې کلم وجل کیږي نو الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، چونکہ قابیل لدی بنیادی خود رہے. مسلم شریف کے دا روایت تے چې کلم ظلمن قتل کیږي نو د دې قتل یو ګناه چي دی هغه د ابن آدم یعنی د قابیل په عمل نامه کې او په باندې اچوري کیږي. دا څومره انسانان قتل کیږي، د دې ټولو ګناه چې یو یو ګناه هغه ته جمع کیږي. با د دې وجه نه انسان له په دنیا کې داسې ژوندۍ تیرول پکار دی چې دې د ګناه بنیاد کې نه زی، د فتنو بنیاد نه کې خودل پکارو، د ګناه اډه نه دی جاری کول پکارو. کدا چې د ګناه یو بنیاد د کې خو په دې کې دا ګناه مخ کې چانک او تا کې خودو په یو علاقه کې په یو ملک یو کار نه کې د مخ کې نه خطا شروع کو تی سبب وګرځي دي ستانه بعد چې څومره خلکم دا کار کوي نو اغه ستا ته یو ګناه ستا په عمل نامه کې لیکل کېږي. با
دې وجه نه انسان لا نبی علیہ السلام فرمایي توبه لخیر مفتاح توبه لعبد جعله الله مفتاحا للخير. وی خوشخبری د هغه انسان د پاره ده چې الله تعالی د خیر کنجي وګرځوله، چې دا په ځای د خیر دروازې کولو شي، دا ډیر بهتر سړی دی. ځکه خیر دروازې چې کولو شي نو څومره خلک چې پای باندې عمل کوي دته به الله تعالی اجر ورکړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې او دغه انسان د پاره خوش قسمتی ده چې مغلاق للشر او د شر او د ګناهونو دروازې بند کړي. دا انسان ډیر ښه دی. د دې حدیث الټو سواله چې ناکار انسان هغه دی، بدترین انسان هغه دی چې هغه د خیر دروازې بند کړي او د شر دروازې کولو کړي. دا انسان بیا بدترین شو چې د دې حدیث مفهوم مخالف والو. انسان لا اول ګناهونه پکار نه دي، خو ککې نه بیا ګناه ته ګور چې کم ګناه دی. آیا د نور خلکو د پاره لارو کولاویږي او کنا ستا ذات پورې دی؟ نو که د نور خلکو د پاره په دروازه کولاږي بیا ته ډیر ځانو ساته، ځکه چې څومره خلک بیا دا کار کوي نو تا ته به دی واقع دا هغه ګناه ملاویږي به وزر به ملاویږي. من اجل ذالک د دې وجنا، دا من اجل ذالک د دې وجنا د صد وجنا، دا من اجل ذالک کې معانقه ده. معانقه عنق دی مری ته وی. عنق معانقه څه ته وی؟ چې دوه کسان یو بل سره غاړه ملاوهي، یو مصافحه ده چې لاس ملاوهي، یو معانقه را غاړه ملاولو. چې میلمه راشي نو کوربه سره میزبان سره غاړه ملاو کی، نو مونږ نیمه غاړه ملاو. معانقه دې ته وی چې جانبین نو وی، نال به دا خې وګه ملو کې بیا دا ګس وګه څنګه چې عرب کې دا پورا معانقه شوه. یعنی دوه وګي ملاول کنه، خې وګه مو ګس وګه مو. نو مونږ خو چې کوم نه خې وګه ملو کړه دا هغه خې وګي سره نه ګس وګه ملو نه شو، معانقه پورا ونه شوه. نو معانقه کې دواړه وګي ملاولي. دلته معانقه ده د من اجل ذالک مخکې سرم تعلق دی او د رستنې اسی سره تعلق دی، نو دوی اسی شوی د من اجل ذالک. د دې وجه نه کم دی چې معانقه راشي قرآن کې، د دې نه وروسته به 3 نقطې او مخکې به 3 نقطې. تاسو وګورئ مخکې فاصبح من النادمین، د نادمین نه وروسته د پاسه 3 نقطې کړي دي. او دارنګه من اجل ذالک د ذالک نه وروسته وګورئ 3 نقطې موجود دي. دا د معانقې علامت دی. اوس راشي آیت کې معانقه وکړو د من اجل ذالک مخکې سره تعلق کې، نو فاصبح من النادمین سره، نو بیا مطلب دا شو چې فاصبح من النادمین من اجل ذالک. قابیل چې کله وکتلو چې یو کارغه ته چلو هو د انسان د خخولو چې داسې به خخې دوی زه انسان ما دا یو مرغه دا دې کې عقل نشته او ما کې عقل نشته. په حیواناتو کې شعوري عقل پکې نه. یګور زه عقل دې ما کې، ما سره علم هم دې، مال دې چلم نه راتو. نو فاصبح من النادمین من اجل ذالک. وی دې دا ندامت کوونکو نو ګرځیدو د دې وجنا چې ما کې عقل نو او ما د کارغه نه چل زده کو. بیا دا من اجل ذالک دې مخکې سره تعلق ساتي چې د کارغه نه چل زده کو او په خپل کمکلتوب باندې د خپل مانته په خپل کمکلتوب باندې و. او یاد من اجل ذالک تعلق رستو كتبنا سره دی چې چونکه ډېر لوی قتل شو او دا قتل معمولی خبر نه ده. د دې وجه نه موږ ولي کو په دې باندې 100 قصاص چې کچره بیا چا یو انسان قتل کو نو په دې باندې به قصاص د باندې فرض دي، ان دا انسان به قصاصن قتلوي با. من اجل ذالک كتبنا د دې وجه نه موږ ولي کو چې قتل شو چې بیا څوک دا کارونه کوي چې تا ته پته چې زمانه بم سر کټ کیږي با چرې بم ته یو انسان بیا قتل نکي چې قاتل تر مخکې نه پته را چې کچره زه یو انسان وجنم زمانه به سر کټ کیږي با بیا به دې په خوب کې چا باندې گزارو نکي. دا هو قاتل ته پته را چې اسیم سشتینا اسیم سو بیا حساب کتاب نشتا، آخرت هو چونکه رسترګو نه پناه دی او دنیا کې دا حال دی، نو ځکه قاتل کې جرأت پیدا شو. کنی کچره انسان ته قانون معلومه چې شریعت دا قانون دی او شریعت هم موجود دی او انسان دا تمام انسانانو ویني
د پورا پاکستان مهتا کده یو قاتل نه سر عام د رڼا روزي په مینار پاکستان سره سر په تور باندې لړ کړی شو مجال دې کچره انسان بیا په انسان باندې گزارو کی من اجل ذالک د دی وجنا كتبنا مونږ اولی کلو د كتبنا لغویونه مونږ اولی کلو دا لیکل دا کنایه د فرض کېدونه مونږ پښتو کې لکه دا سرولی کا دا پکانی باندې ولیکا نو د کانی لیکل دا نه روانيږي زمانی تیر شي او د کانی لیکلی دا قرآن کریم احکامات هم د کانی لیکل دي دا داسې مونږ ګویا کې فرض کړی دي نو مونږ دا خبره لیکلې د پتا سو باندې نو فرض کړی مونږ یا كتبنا بمانه قدوینا مونږ فیصله وکړه علی بنی اسرائیل باندې په بنی اسرائیل مونږ دا خبره ولیکله او فرض کړه بنی اسرائیل خو دنیا ته ډیر رستو راغلي دي د بنی اسرائیل نه مخکې زرګونو کاله دنیا موجود و اګه بنی اسرائیل ابتدا هو د یعقوب علیه السلام نو شو یعقوب علیه السلام هو د ابراهیم علیه السلام نوسی دی او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام منځ کې 2-3 کاله زمانه ده ځکه د آدم علیه السلام خپل عمر 1000 کاله دی دا غو بیا د نوح علیه السلام منځ کې 1000 کاله عمر دی بیا د نوح علیه السلام خپل عمر 1200 کاله دی د نوح علیه السلام او بیا د ابراهیم علیه السلام منځ کې 1000 کاله دی 3000 کاله تقریبا دا جوړیږي نو په دغه زمانه کې دا حکم نو سو نه حکم هغه زمانه کې مو د آدم علیه السلام په اولادم دا حکم چې چا یو انسان قتل کو دی به قصاصن وجل کیږي وا د بنی اسرائیل ذکر ولې وکم وجدار چې بنی اسرائیل کې دا مرض ډیرو د قتل دا مرض پدې کې ډیر زیاتو پیغمبران به وجل نیکان خلق به وجلو او دوی موجوده ده چلمبانی آسمانی کتاب چې غټ دی هغه په بنی اسرائیل کې راغلي تورات شریفو د دې نه مخکې صحیفه وي او صحیفه خو به اوراقو او صحیفه دی واکه دنیا کې شته نه آسمانی کتاب کا دنیا کې قدیم ترین دی نه تورات موجود دی اگر چې تحریف شده خو لیکن سره درجه کې شته دی ځکه په تورات کې دا حکم فرض کړی شو ا دې نه مکه صحیفو کې یا زبانی وو تورات ذکر د بنی اسرائیل ذکر زکه وکم انا بنی اسرائیل فبنی اسرائیل باندې انه چې بشک شان ده انه کې دا هو د امیر شان ده من قتل نفسا بغیر نفس چا چې وجل یو نفس لرا بغیر نفس بغیر د وجل د نفسنا بغیر نفس بغیر قتل نفسنا یو داسې انسان دی چې هغه قتل نه کړي بی ګناه وجل چې مراد دی یعنی دا نه چې ګندې قاتل دی قاتل نه خو به قصاص نه نو قاتل هو بی ګناه نه قتلېږي دا یادی چې یو انسان بی ګناه تا قتل کړو هغه د قتل څخه جرم نه کړي نو بغیر نفس ای بغیر قتلها او فساد فی الارض د انسان وجل په 2 صورتونو کې جایز دي یو دا چې دی قاتل دی او قصدن قتل کړی دی د قاتل قتل جایز دی او دویم دا د فساد کړی په ځمکه کې فساد څه دی دا کفر او شرک دا فساد دی د کافر وجل خو په جهاد کې ګوري په میدان جنگ کې په جهاد کې رد وجل جایز دی چې تاسو سره معاهده نه رشته دا فساد دی او دا رنګ دا فساد دا ډکیتیم دا ډکیتو چې دای ذکر او فساد کې را روان دی نو د ډکیت وجل د ډکیته دوران کې دا جایز دی او دا رنګ فساد فی الارض دا زنام دا شادی شده دی او زنا کړي دا ثابت شو پیندا فساد فی الارض دا وجلم جایز دی دارنګ ارتداد مرتد کېدلو مسلمان دی او مرتد شو او دی واپس اسلام ته ناراضي دته موقع ورکېبا دانه چې څنګه د ارتداد خبره وکړه بس مې سر رئیس سارکا نه موقع به وته ورکېبا دا نه به تشفیبه کې وی ولې مرتد شوی سو وجدا ابا سه اشکالات پیش کی چې دا وجرا هغه ته جید علماء کرام کې نه به مطمئن کی چې مطمئن شو دغه د اشکالات جواب شو او بیا وی نه مسلمانې ګما نبی قتل کې نن خو مسلمانانو کې عجیب کار شروع شوی دی کله انسان د خلینو خبره خطا او خطا بس په دې غلطۍ سره شوی دا کاستنو اته لومبه موقع ورکا کدا په خپل خبره کله کولاړي بیا قتل کې او خلک به په خپل نه قتلی با او کناغه توبه او باسله ریټن لیکلی وکړه چې به زمانه غلطی شوی دا بیا به داسې نه کوم نو بیا پرې بیا نه وجنه او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه پزمکه کې
فکانما قتل الناس جميعا، پس گویا کې د قتل کړو خلق ټول خلق گویا کې قتل کړو. دا ټول خلق دا د قتل د عظمت توجه نه بیانې چې دا د ټول انسانانو قتل سره سخت ګناه او برابر دی. دا نه چې د حقیقت کې ټول انسانان قتل کړي دي. دا تشبیه چې را دا د قتل د مذمت او د قتل د اهمیت او د عظمت د پاره کې. ومن احیاها، او چا چې ژوندی وساتل یو نفس لره، احیاها ژوندی وساتو یعنی هغه د مرګ نه بچ کو. داسې اسباب اختیار کړو چې یو انسان د مرګ نه بچ شو. تا ته پته را یو سړی د چا د قتل دپاره روان دی او هغه سړی بې ګناه دی، نو ته داسې ترکیب اختیار کړه چې هغه د قتل نه بچ شي. نو یا خو دا چې قاتل دی هغه دې طرف ته تللی دی، لاره وله بدله کړه، یا دا چې هغه ته مخکې نه اطلاع ورکړه بې ځان بچ کړه ستا د قتل منصوبه ده، نو هغه ته یې مخکې نه انفارم یې کړه، خبر ورته ورکړه، یا قاتل له ترغیب ورکړه لکه مې وجنه زه به یې پوهه کړم خیر دی، څه جرګه وکړه منځ کې څه بل څه طریقې اختیار کړه چې هغه د ګناه نه بچ شي. نو ومن احیاها، او چا چې ژوندي وساتو د نفس لره یعنې بچ یې کړه د قتل نه، فکانما احیا الناس، پس گویا کې د ژوندي کړو خلک جمیعا ټولو. دومره لوی ثواب دی، دومره لوی کار یې وکړو چې گویا کې تمام انسانان د قتل نه بچ کړو، تمام انسان د ژوند ورکړو. بل تشبیه ځکه وکړه چې دا لومړنی قتل ګناه دی، لوی انسان ته لوی ګناه ښکاري. دا لومړنی قتل چې دی وکړو به بیا لاره کولو شي، بیا ورته انسان نه ښکاري، بیا انسان اجرتي جوړ شي، بس لګیا یې قتل عام بیا کې. نو دا لومړنی نفس وجل دا دومره لوی ګناه دی، گویا کې د تمام انسانان قتل کړو. او ثواب یې څونه دی د انسان بچ کول، او گویا کې تمام انسانان دې بچ کړو. دې کې ترغیب دی، کوشش کوي چې انسان د مرګ نه بچ شي. ولقد جاءتهم، او یقین راغلیو دیتا دی بني اسرائیل ته راغلیو رسولنا پیغمبران زمونږه بالبینات په واضح دلایل سره. قرآن کریم مخکنو کتابونو کې دا خبره کولو واضح موجود وه، خو د هغې باوجود دی دا بني اسرائیل د قتل نه بچم نشو منم نشو. ثم ان کثیرا منهم، بیا بېشکه ډېر خلک د دې بني اسرائیلونه بعد ذالک، پس د دې حکم نه چې موږ باندې دې باندې قصاص هم فرض کړو، د قتل مذمت موږ بیان کړو، د هغې باوجود فی الارض لمسرفون، دا فی الارض لمسرفون سره متعلق دی، یعنې لمسرفون فی الارض، خامخا دي د حد نه تجاوز کوونکي دي او زیاتی کوونکي دي په ځمکه کې. او دا فی الارض یې مخکې کو، دا ځمکه دي د فساد نه دي ډکه کړې ده انسانانو. آیت مطلب دا دی الله په ځمکه کې پیدایشي فساد نه دی ښودی، دا فساد پکې انسان پیدا کو، د مخکې نه فساد په دې کې نو، دا دی دا کار وکړو. انسان پیدایشي فسادي نه، دا دی دنیا کې په خپله اراده باندې د خپل عمل د وجې نه فسادي جوړ شي. نو فی الارض لمسرفون، په ځمکه کې خامخا دي د حد نه تجاوز کوونکي او زیاتی کوونکي وو. د دې وجې نه فرض کړو مونږه په بني اسرائیلو باندې چې بېشکه شان دا دی چا چې قتل کړي او نفس لره بغیر د وجلو د نفس نه او یا بغیر د فساد نه په ځمکه کې، پس گویا کې د قتل کو انسانان ټولو، او چا چې ژوندي وساتو یو نفس لره، پس گویا کې د ژوندي وساتو خلک ټولو. او یقین راغلو دي ته پیغمبران زمونږه په واضحه دلایلو سره، یا بېشکه ډېر خلک د دې نه پس د دې کار نه، پس د دې خبرې نه په ځمکه کې خامخا د حد نه تجاوز کوونکي وو.